پولیو چې کوم دا یو انفارچونیټلی په ټوله دنیا کې ختم شوی دا او د مونږ د پاکستان او افغانستان کې افغانستان کې پاتې ده او سپیشلی زمونږ دغه بیلټ چې کوم دی ساودرن ډسټرکټس او کې ساودرن ډسټرکټ کې او په دغه کې هر یو مرزونه چې دي کنه دا غي اوس علاجونه راوتی دي، کینسر دی دا غي علاج ته دی، بلا مرزونه دي. خو دا پولیو داسې یو مرض دی چې د دې علاج نشته. دا چې یو پیر ماشوم ته ولګي ټول عمر معذور شي کنه جی. نو دا ډېر لوی جرم دی چې ته انسان د ټول عمر لپاره معذور کې او د علاج نه. په خیر په ترپا کې څه کاله اتلس کیسونه رپورټ شوي دي او په اتلس کیسونو کې 14 کیسې صرف د جنوبي اضلاع دي او پای کې 3 کیسې چې کوم دي هغه د پبونو کې دي. مذهبي انکاری چې کومو د په زرونو کې وو، مطلب چې هغه په ذهن کې تحفظات وو، هغه تحفظات چې کومو هغه ختم شو. نو مطلب چې د شی چې کوم دی په آرام سره په آهسته سره چې کوم دی د ریفیوزل چې کوم دی د عوام په ذهن کې د علماء کرام په ذهن کې چې کوم تحفظات دي دغه ختم شو. دوی خو وایي چې یاره هغه ختم شوی دی، انکاری ختم دی. خو زه وایم چې انکاریان اوس هم شته دي. که انکاریان نه وي نو دا هغه چې کوم دی دا پولیو دا به ولې پیلاو کېدلی، ولې به جراثیم دلته پولیو په باره کې ما خپل هم تحفظات وو. نو چې کله ما دارالعلوم دیوبند ته فتوا ولیکله چې مطلب چې پولیو قطرې چې کومې دي هغه جایز دي که ناجایز دي، نو هغې ما ته وویل چې دا شی ټیک دی. सोशल मीडिया पे या ऐसे कुछ लोग होते हैं जो पोलियो की वैक्सीनेशन को नाकामयाब करना चाहते हैं, उनकी वजह से लोगों के दिमागों में ये बातें डाली होती हैं जिसकी वजह से अपने बच्चों को वो जो है वैक्सीनेशन नहीं करवाते. زمونږ پولیو ته ملیټنسي د لاین اډر سچویشن کم جوړ دی، نو دا ډېر حد پورې چیلنج دی موږ ته چې د یو انسان ته د هغه د مس انفارمیشن د وجې په یو علاقې کې د صحت والا ټیم والا تللی نشي، ماشومان ویکسینیټ کولی نشي، یا د ویکسینیشن نه علاوه نور داسې یو د هیلث ریلیټډ داسې څه علاقې ته رسولي وي د هغه د وجې ونه رسېږي، نو هغه بیا د ټول انسانیت مجرم دی. و خبره خو اکثر راځي پولیو باره کې چې دا چې کوم دی کسان کوي سټیرایل کوي ایز سټیریلیټي دا یا آبادي کموي یا داسې غلط څیزونه غلط کردار به راځي چې هغه د وجې نه سبا ته دي مونږ عزت نه کوي، دغه ماشومان به مونږ عزت نه کوي، حالانکه دا اسې غلطه خبرې دي. په ټوله دنیا کې یو شیز نشته، په ټولو مسلمانانو چې څومره ملکونه پای کې نشته، په ساودرن ډسټرکټس کې، په بنو کې، په ډیای خان کې، په یو خاصو علاقو کې دا باس روان دی چې دا آبادي کموي یا آبادي سیوا کوي. او بیا دا خبرې چې د دې دا فارموله چې کوم دا دې ماته ویلې شي چې د کومه فارموله ده. نو لکه دا سړی حیران پدې کې چې دنیا کم ځای ته ورسېده او موږ په کوم باس کې کې. السلام علیکم، ویلکم ټو خان کاسټ. زه یم سهیل اظهر خان. نن مونږ داسې په یو ډیر مختلف ځای کې او د پښتنو په ځمکه پښتونخوا کې او بیا په بنو کې یو او په داسې یو تاریخي کلي کې یو بازار احمد خان کې چې خپل یو جدا ډیر لوی تاریخ لري. خو دلته کې د راتګ مقصد مونږ خو عموماً په خپلو ټولنو ستونزو باندې ډیر زیات بحث کوو، په سیاسي مرکو کې هم، په نورو مشرانو سره هم. خو نن دلته کې د راتلو مقصد دا و چې مونږ په بنو کې دننه کینو، د دې ځای ځوانان راوغواړو، د دې ځای مشران راوغواړو، د دې ځای سپین روبي راوغواړو، د دې ځای مذهبي مشران، سیاسي مشران، د اډمنسټریشن خلک، ډاکټران کینو. او په بنو کې چې خاصه توګه یا په خیبر پښتونخوا کې په دې جنوبي اضلاع کې چې کوم بنیادی د صحت مسلې دي په هغې باندې بحث وکړو. د دې دپاره مونږ د یو خصوصي پاډکاسټ آغاز کړی دی، ایک آواز ایک امید، یو آواز یو امید. په دې سلسله کې به مونږ یو بنو کې بلا نور چې کوم اضلاع دي هلته به هم ځو او د صحت چې څومره هم مسایل دي په هغې باندې به بحث کوو، چونکې زمونږ ټولنه د ترقۍ په ځای په بعضو څیزونو کې په شا روانه ده. په دغه ټولو وجوهاتو باندې به په دې خصوصي پاډکاسټ کې به بحث کوو. په بنو کې د ناستې مقصد دا دی چې په دې نږدې وخت کې په بنو کې داسې بلا اعداد و شمار راغلي دي د باسو بیماریانو په حوالې سره چې هغې زمونږ نور د ملک یا مشران یا مونږ اورال چې څومره هم نړۍ ده هغه دې ته ډېر په تشویش په نظر کې ګوري که دې بیماریانو مونږ خاتمه ونه کړه نو داسې نه چې را د دې نقصان نور هم سیوا شي. په دغې ټولو خبرو باندې به تفصیلا بحث کوو. نن زم سره په دې پاډکاسټ کې زمونږ میلمه اقبال جدون صاحب دی، څوک چې د پی ټي آی ډېر سینیر رهنما دی، فاونډینګ ممبر کې دی د آی ایس ایف او دلته چې کوم دی د ایکس میر کینډیډیټ هم دی. زموږ سره دی حافظ
منیر شاه صاحب څوک چې د کم پروفیشنل سکالر ټاسک فورس دی د هغې ممبر هم دی د یو ډېر لوی مدرسې محتمم دی او د سره سره د وکالت د شعبې سره وابسته دی. زموږ سره الله نواز صاحب دی څوک چې اسسټنټ کمشنر دی هیډ کوارټر بنو. ستاسو د ټولو درې واړو مشرانو زه مننه کوم. موږ به په لږ ساعت کې ډاکټر فواد هم جوین کړي، دا سره به هم په دغه صحتو مسلو باندې به بحث کوو. زموږ سره په ناستو مېلمنو کې زموږ د پریس کلب مشران، زموږ د هیلث ډپارټمنټ مشران، زموږ د دې کلي مشران، د علاقې ځوانان او وبخښئ ټولو نومونه ماله نه راځي، پر ټولو یو جان مننه کوم چې مونږ نن د دې ضروري موضوع دپاره راغونډ شوي او په دې پاډکاسټ کې تاسو زموږ میلمانه یې. نو اقبال صاحب بنیادي طور خو مونږ غواړو چې د پښتنو په وسایلو باندې مونږ بلا بحث کوو، د پښتنو د ځمکې څومره زرخیزې دي په دې باندې ډېر بحث کوو او په ترهګرۍ باندې موږ ډېر بحث کوو، په سیاسي ستونزو هم بحث کوو. خو دا بعضې مسلې داسې وي چې هغه زموږ د نظر وړاندې، زموږ په دې چاپېرچل کې، زموږ په کوڅه کې، زموږ د ګاونډي کرئ او موږ پې سترګې پټه کړو. او بیا چې کوم زموږ انفرادیت په حوالې سره یا انفرادي چې کوم زموږ کردار دی په هغې باندې موږ بالکل بحث نه کوو. تاسو ته اوس په بنو کې ورال د صحت څومره لوی مسایل تاسو ته را مخامخ دي چې په هغې باندې زموږ ورال داسې توجه نشته او مونږ د ډېر لوی نقصان سره مخامخ کړي یو. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو سهیل صاحب زه په بنو باندې راتګ باندې تاسو ته چې تاسو راغلي دلته بنو ته او دلته زمونږ بنو په دغه خاوره باندې تاسو ته خوش آمدید وایو، ځکه چې اکثر زمونږ بنو چې کوم دغه یو ساودرن ډسټرکټ کې بالکل شاته پروت دی او داسې چې کوم مین سټریم میډیا یا داسې خلک دي هغه دلته نه راځي او په دغه مسایل باندې خبرې نه کوي. تاسو د صحت حوالې سره خبره وکړله، لکه اکثر چې ته ګورې زمونږ ساودرن ډسټرکټ چې کوم دي په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي اضلاع نه بعد دغه اکثر د مختلف مسایل حوالې سره دی پاتې وي. او که ته ګورې په زمونږ په د ګورمنټ حوالې سره چې کله داسې مین انیشیټیوز وي یا داسې پروجیکټس وي باقي مونږ ته ډېر کمه حصه میلاویږي. دا ته د پچھلے 75 سال نه زمونږ ملک چې جوړ شوی دی دغه یوه ګیله د مونږ دغه خلکو مخکې نه وه. بهرحال اوس چې کومه د هغه د ریسنټ هغه کې چې د کوم ګورمنټس یا د هغه راغلی دي دغه هغه خپل چې کوم را ډیلیوري وایه کولی شله یا دلته چې کوم هیلث انفراسټرکچر و د ډېر وخت نه دغسې بالکل لکه په دغه باندې کار نه و شوی. هغې نه پس په دغه باندې لږ لږ کار شروع شو او غټه خبره چې لکه مختلف تاسو د بیماریانو یا د صحت حوالې سره خبره وکړله. مخکې خو زمونږ چې کوم سچویشن و هغه ډېر ورس و. اوس په هغه کې امپروومنټ روان دی، لکه ګورمنټ چې کوم خپل سټرکچر دی هغه د هسپتالونو حوالې سره د بیوچیوز حوالې سره، هغې نه علاوه نور چې کوم د مونږ د ټیچینګ هسپتالونه چې کله راغلل هغې سره د مونږ په علاقه کې په وطن کې یو خو د ډاکټرونو حوالې سره یو ډېره غټه کمی وه د مونږ د علاقې. هغې نه علاوه یو اویرنس بالکل نه و د خلکو د هغه سره. اکثر چې مونږ ته به ډېر وړوکې نه وړوکې بیماري به راتله به مونږ خلک پېښور ته به یې رجوع کوله چې ډېره نه وړوکې شانته بیماري به وه. خو ایس الحمدلله هغه خبرې لکه ډېر حوالې سره ټیکل شلی د هغه باندې په صحت حوالې سره. خو ځینې داسې مسایل شته دي یا ځینې داسې زمونږ بیماریانې یا د هغه شته دي چې هغه کې لږ مونږ ورته ویلی شي چې یاره ریزسټنس دی د هغه. فار ایگزامپل د مختلف کیمپینز کېږي د بیماریانو باندې، ګورمنټ یې کوي، فری آف کاسټ یې کوي، خلکو ته یې ورکوي، خو په هغه کې بیا ډېر داسې مسلې وي چې د هغې د وجې زمونږ چې هغه کوم هغه کیمپینز دي هغه سفر کېږي ګڼي هغه خلکو ته فری میلاویږي، خو هغې باندې څه پروپیګنډا وي او هغه خلکو په ذهن کې داسې یو خبرې کېښودلی شي چې هغې د وجې هغه کیمپین سر ته نه رسېږي او مونږ هغه بیماریانې یا هغه خبرې چې کومې دي هغه غوندې مونږ هغه ټارګېټس نشي اچیو کولی چې څنګه په کار وي. حافظ صاحب مونږ عموماً په دې ټول کیاس کې را چې کوم مسایل زموږ په معاشره کې دي که نه، په دې کې په دې هر څیز باندې یو نظر وي او یو خاص دغه به ساتو. خو عموماً په خپل صحت په حوالې سره او دا صحت داسې یو څیز دی چې دا خپل انسان باندې اکثر د انسان ډېر زیات توجه وي، خو ډېر شیزونه داسې چې هغه ستا چاپېرچل نه تا ته راځي
ټیک شو جی تاسو خپل باندې به ښه صابون استعمالوي ښه کپړې به اغوندئ ښه کور کې به اوسېږئ خو که ستا محله کې ستا کلي علاقه کې داسې یو مسله وي یو بیماري وي یو وبا وي نو تاسو ځان محفوظ نشئ ساتلی د دې صحت په حوالې سره زموږ په دین کې زموږ په مذهب کې داسې څومره ضرور احکامات دي چې یاره دا بدن هم د خدای سره یو امانت دی او دا به چې کوم دی د دې خیال ساتل او د دې سره سره د ټولنې د اورال چې کوم دی د صحت په حوالې سره کوم داسې ضروري خبرې دي چې موږ پې ځان پوه کولی شو سود صاحب ډېره مهرباني داسې دی چې د بنو علاقه چې کومه دی هغه مذهبي علاقه دی نو مذهبي سره چې کوم دی د دې په دغه کې چې کوم دی د زیات مذهب فیکټر چې کوم دی هغه ډېر زیات انوالو دی نو هغې چې کوم دی د بنو خلک چې کوم دی دا د علما چې کوم دی هغې خبره چې کومه دی هغه ډېره زیاته وروي نو مسجد چې کوم دی محراب چې کوم دی ممبر چې کوم دی په هغې کې د دې رول چې کوم دی هغه ډېر زیات دی که تاسو وګورئ که نه جی چې مطلب چې حدیث مبارک دی مطلب چې حضرت پاک سلم فرمایي چې مطلب چې تاسو څلور شیونه چې کوم دي قبل از هغه نه هغه وشمېرئ مطلب چې بیماري چې کومه دی هغه د صحت نه مخکې هغه وشمېرئ نو صحت چې کوم دی ولجسد علیک حق دی صحت چې جسم چې کوم دی هغه په موږ باندې حق دی نو حق چې کوم دی هغې ادا کولو دپاره ما دا وکړه چې علما چې کوم دي دا شی به د دې ذهن ته ورچول د عوام په حق چې کوم دی عوام به د دې حق کوي چې عوام د دې خبره هغه په خبره باندې پوه شي چې څو پورې هغه په خبره باندې نه پوه شوی نو مطلب چې هغه چې کوم دی د عوام چې کوم دی دې شی ته نشي کولی نو عوام پوهول عوام په ذهن کې اویرنس راوستل ټیک شو جي او هغه چې کوم دی مطلب چې لکه چې کوم دی حدیث مبارک ته چې حضرت پاک صلی چې کله یو ملک وبا راغله نو مرچ هغه ته وبا چې کله راغله نو هغې څه وته چې مرچ تاسو به نه ځئ او نه به راځئ نو دې په باره کې چې کوم دی د علما چې کوم دی هغه هم حق دی او د په موږ باندې د جسم چې کوم دی د وجود چې کوم دی هغه انتهایی حق دی مطلب چې فتاوی هغه چې کوم تتارخانیه چې کوم دی هغې کې دا راغلي چې په یو کلي کې مطلب چې یوه وبا هغه شوه نو په هغه کې حکومت چې کوم دی یوه پابندي استعمال چې کوم دی هغه په دې باندې سختي سره مطلب چې هغه کولی شي فوکس کولی شي چې که یو سړی چې کوم دی هغه ته استعمال میډیسن چې کوم دی هغه نشي استعمالولی نو هغه چې کوم دی حکومت چې کوم دی هغه هم په دې باندې فوکس کولی شي ټیک ده مننه حافظ صاحب زموږ سره په دې اډینس کې فهیم ناست دی فهیم تاسو ما ته خپل لږ تعارف وکړئ پوره نوم او تاسو څه کوئ دویم پر دا ووایي چې اوس په خاص کر په بنو کې د دې مرزونو څه اعداد و شمار دی د کم کم مرزونو څه صورتحال دی او کم کم چیلنجز سره تاسو مخامخ یې صرف اعداد و شمار د هغه پورې به تاسو ووایئ فهیم سیف الله مې نوم ده یونین کونسل کمیونیکیشن افیسر یونیسیف نه تعلق لري دغه بنو شی چې کوم بچونه چې بیماریان دي که نه هغه میر سره باره بیماري دي په باندې میر کار کوي نو اشه میر چې کوم پریارټي دو هغه پولیو کیسز چې میر بنو شي نشي را په باندې میر کار کوي چې بچونه میر پولیو ویکسینو ته ورسوي هغه نه علاوه میر بس سره چې کوم باقي بیماریان دي هغه دي ای پی آی سره تعلق لري ای پی آی چې کوم پروګرام دا هغه سره هغه شی پولیو راځي په اشه خوناکي راځي په اشه ټي بي راځي په شه دغه کالی کانسیا په شه راځي میزل داسې بیماري دو چې هغه جانلیوا بیماري دو او راوند اباؤټ په بنو شه 2000 راوند اباؤټ کیسې نه ریکارډ شوي دي په شه دغه نه علاوه خوناک داسې بیماري دو چې هغه یو کیس یا بنو شروع شي که نه آوټ بریک هغه دی کنسیډر کوي جانلیوا بیماري دو اوس خطرناک څه کیسز رپورټ شوي دي اوس بنو شي ریسنټلی یو کیس ریپورټ شو ده او چې دا یو کیس رپورټ شي نو بیا صحیح نو دغه دا آوټ بریک کنسیډر کېږي او دغه د بورا مش بیا کمپین کوي دغه د چې موپا اکټیویټي دا وي په علاقه شه یا په سراوندینګ شه مش کمپین وته وکي وځي چې کوم مش ټارګټ بچونو یو د مش ونده دا ویکسینیشن وته وکي الله نو سه تاسو چون کې اي سي هډ کوارټر یې بنوي په دې وخت کې د دې مختلف بیماریانو لپاره ایڈمنسټریشن څه پروګرام لري د اوسه پورې څه کارونه کوي تاسو ته کمپین څنګه لانچ کوئ مسایل تاسو سره دي چیلنجز څه دي هغه څنګه تاسو د هغې مخنیوی کوئ ډېره مننه سهیل صاحب ستاسو دلته بنو ته په راتلو باندې او بیا خاص کر په یو داسې موضوع باندې دلته دا ډسکشن کول چې هغه د هر چا یو بنیادي رایټ هم دی او هغه پکار ده چې هیلث ریلیټډ سم داسې مسلې چې هغه ټایملی اډرس شي دې کې تاسو تپوس وکړئ چې دلته د بنو اوس بنیادي کمې مسلې دي نو هیلث وایز باندې که موږ وګورو هیلث سیکټر ته نو مسلې خو یقینا مسلې به هم وي او انسان چې څو پورې ژوندی نو بیماري د انسان سره تړلې خبره
او د هغه لپاره ټایملی ریسپانس هم زموږ د اډمنسټریشن سایډ نه دی او د هیلث ډپارټمنټ نه هر ټیم موجود دي. بیماریانې ځینې داسې بیماریانې چې موسمیاتي بیماریانې هغه زی راځي، ځینې داسې چې هغه تھرو اوټ مونږ سره چلیدی شي. نو مونږ هر یو ته زمونږ سره دلته د ډاکټرانو strength که وګورئ هم موجود دی. څه ځینې بعضې ځایونو کې اډمنسټریټیولی یا د دې موجوده حالاتو د وجې ځینې ایشوز مونږ ته راتلی شي، خو که په غټ لیول باندې مونږ وګورو نو حالات زمونږ سره داسې دلته نه دي چې هر طرف ته یا مونږ ووایو چې حالات خراب دي ډېر یا هیلث وایز کې زه خبره کوم. مونږ ټایملی ریسپانس کیږي، زمونږ سره دلته هسپتالونه اکټیو دي، زمونږ سره هیلث ډپارټمنټ مو مکمل اکټیو دی. لکه ریسنټلی زه تاسو ته اگزامپل درکړم، اوس د ډینګیو مسله راغلی وه، هغه کې مونږ ټایملی ریسپانس وکړو. ټول ډپارټمنټس یو کوارډینیټډ اکټیویټي وه، ارزي ته م ځان ورساوه، الحمدلله هغه کې مونږ ته داسې څه ایشو رانله. مینلی مونږ ته چې کومه ایشو دلته تھرو اوټ هغه چلیږي نو هغه د پولیو ده، او هغه کې مونږ سره 3 پازیټیو کیسز هم دي د ډسټرکټ بنو نه. نو هغه یو داسې ایشوز ده چې هغه کې مونږ ته چیلنجز راځي، خو مونږ ته هار منلی نه دی. که ډسټرکټ اډمنسټریشن دی، زمونږ سره د خلکو سپورټ دی، هیلث ډپارټمنټ دی، مونږ لګي په هغه کې زمونږ نه څونه دغه کېږي، هغه زمونږ یو کنټینیوس اکټیویټي ده. نو ټایملی چې کوم راځي نو هغه کې زمونږ ریسپانس ښه کافي حده پورې ښه دی. اقبال صاحب، تاسو چونکې د بنو سره تعلق لرئ او چونکې د بنو خاوره ډیره زرخیزه ده او بلا وسایل لري او د بنو خلک بلا فخر کوي په خپله حلقه باندې یا په علاقه باندې. خو دلته کې په تیر کال په پاکستان کې تقریبا 4 کیسونه رپورټ شول د پولیو دغه شانتي پای کې چې کوم دی ډېر لوی نمبر چې کوم 22 کیسز چې کوم هغه د خیبر پښتونخوا. اوس په خیبر پښتونخوا کې څه کالې 18 کیسونه رپورټ شوي دي او په 18 کیسونو کې 14 کیسې صرف د جنوبي اضلاع دي او پای کې 3 کیسې چې کوم دي هغه د په بنو کې دي. تاسو خو د دې علاقې مشران یې، سیاست کوئ، تاسو نه ګڼئ چې دا ایشو چې کوم دا د اورال بنو دپاره د بدنامۍ سبب جوړیږي او د یې بنیادي وجه دا ده چې تاسو په بهر دنیا ته ځئ ټریول کوئ نو بغیر د پولیو د سرټیفیکیټ نه تاسو نشئ کولی. دا یو بنیادي عنصر دی چې دا یو غټه ستونزه ده. تاسو چې د کوم فیکټ اینډ فیګر وښیئ، بالکل دغه د ساوت ریجن کې زمونږ 16 کیسز ریپورټ شوي دي. مونږ ته په دغه میډیا او په دغه باندې مې کتلی دي. او که جیت اوورال د بنو حوالې سره یا د ساوت حوالې سره ته وګورې، لکه ایسي صاحب تاسو ته وویل چې دلته زمونږ مسایل د نورو علاقې نه مختلف دي. لکه فرسټ اف آل مونږ سره چې کوم دغه بنو چې دی دغه د بالکل په بارډر باندې دی د قبایلې هغه سره او بیا ورسره شاته د مونږ سره افغانستان په 60 کیلومتر باندې پروت دی. دلته بنو نه صرف لکه زمونږ هغه خپل خلک چې کوم دلته زمونږ اډمنسټریشن یا زمونږ دغه پولیو ورکرز چې کوم دي، هغې نه علاوه زمونږ پولیس چې کوم هغه ستونزې کوي یا کوم دی کوشش یې لګولی دی، که دوی ایز کمپیریټیولی که دغه سموتلی دغه کوشش روان وه یا دوی ته هرډلز نه وه. هرډلز ځنه داسې دي چې هغه د انسان د وس نه بره وي. لکه مونږ کتلی شي چې دلته ته د دهشتګردۍ د وجې او بل یو مسکنسپشن جوړ شوی دی د دغه بیمارۍ د وجې. مسکنسپشن دغه دی چې لکه دغه که مونږ دغه ډیبیټ ګورو په دا باندې یو بل شاته ګوشه ډیبیټ کېدلی شي په دغه صرف یوه مسله باندې. خو زه شارټلی دغه خبره کوم چې دغه کوم مسکنسپشن دی یو خو سوسایټي وایز دغه دی، بل په دا کې ریلیجس فیکټر یا دی. هغې دپاره لکه سوسایټي وایز په دغه متعلق لکه فار ایگزامپل پولیو متعلق خلک دغه وایي که نه، د مونږ په د کلي کې په د مارشۍ کې خلک دغه وایي چې یاره دغه فارن نه مونږ ته دغه ډوز راځي او مونږ بچیانو ته دغه ورکوي. دغه بر خلک یا دغه بر خلک په د نورو یا په د مونږ پورټي کې او په د نورو کیسو کې د مونږ امداد ولې نه کوي چې په دا کې امداد کوي. دا یو هغه د سوسایټي کې خلکو یو سوچ دی. هغې نه علاوه یو دغه سوچ دی چې خلک وایي چې یاره په دغه کې مونږ ته څه په دغه ویکسین کې د مونږ بچیانو ته یا د مونږ خلکو ته یا دغه مونږ بچیانو ته داسې شی ور انجکټ کېږي چې سبا به دغه د مونږ هغه چې کوم ویلیوز دي هغه به نه فالو کوي زمونږ دغه بچیان. دا مین لکه د مونږ په د کلي کې او په د حجرو کې دغه هغه کېږي چې هغه کوم خلک ته دغه خلاف دي، هغه دغه
یو ارګومنټ خلکو ته پیش کوي. بیا هغه خبرې چې کله ځي بیا زمونږ چونکې دومره زمونږ څنګه ایجوکیشن نشته دی چې هغه خلک په دغه باندې یا ایجوکیټ کړي یا هغه کړي. د دې لپاره غټه نه غټه لکه حافظ صاحب خبره وکړله زمونږ علاقه مذهبي علاقه ده او په دغه کې زمونږ غټ کردار زمونږ علماء کرام یاد دي. علماء کرام چې کوم په دغه د لپاره یو خپل کردار ادا کوي هغه خو خپل ځای باندې لګیا دي لکه د پولیو کمپین کا دی یا خپل حصہ اچایي د خلکو یا کنوینس کوي. خو اپوزیټ سایډ بنده خلک شته دي. اپوزیټ سایډ بنده خلک هغه دي د خپل یو ارګومنټس دي هغه خلکو ته کنوي کېږي. نور دا یو په دغه باندې یو ډیبیټ روان دی یو جنگ روان دی چې یو ځنه خلک دغه په فار کې دي ځنه په اگینست کې دي. ها ټیک ته یو ایمال صاحب ذهني سوچ ته جی په یو دغه شکل مبارک. د هم سره مولانا صاحب ناست دی حافظ صاحب موږ په دې خبره پوه کوي چې دا ډیبیټ په کار چې ختم شوی چې د ملک ټولو علما کرامو نامور علما کرامو په دې کې باقاعده فتوی دي چې دا پولیو نه حرامه ده ټیک شو جی نه دا ناجیزه ده نه په دې کې داسې سشته ده چې متاسو نقصان راکړي. دا ډیبیټ ولې زم په سوسایټي کې او بیا خاص کر تاسو په علاقو کې ولې دا پاتې دی کار چې ختم شوی داسې دي چې دا شی چې کوم لکه بنو کې ډېر زیات و د هغه چې کوم مذهبي انکاري چې کوم د په زرونو کې و ټیک شو جی. نو هغه ته دا چې کوم دی علما خپل رول پکې ادا کړ. علما مطلب چې دغه والدین سره دغه علما کرام سره مطلب چې هغه په ذهن کې تحفظات وو هغه تحفظات چې کوم هغه ختم شو. نو مطلب چې د شی چې کوم دی په آرام سره په آهسته آهسته سره چې کوم دی د ریفیوزل چې کوم دی د عوام په ذهن کې د علما کرام په ذهن کې چې کوم تحفظات دي دغه ختم شو. او ان شاء الله العزیز علما کرام چې کوم دی خپل مهنت شروع دي. نو د شی چې کوم دی مطلب چې ما مخکې مو وی چې مخکې به ریلیجیس ریفیوزل چې کوم هغه په زرونو کې نو دا شی چې کوم دی په بنو کې کمیږي په کار چې دا اوس ختم شوی تقریبا لکه دا اوس هم لکه دا مونږ د دلته کې بلا د هیلث ډپارټمنټ الکان ناستي او دا اوس لږ سات وړاندې ما خبرې کولې ناغوي چې اوس هم غم د چاکور له دروازې لاړ شو نو یو ډیر عجیب غونډه کې خاص کر د مذهب په حواله سره چې هغه د مذهب سره تړي او داسې خیالات او داسې خبرې کوي چې مونږ سره بیا اکثر جواب نه چرته تاسو وایو لکه د سې دي چې د غټه خبره په دې کې کمیونیکیشن هم ده. مطلب چې لکه مونږ چې سحر مطلب چې ورشو عالم ته مطلب چې عالم مونږ سره شي لکه یو ریفیوزل والدین دي نو هغه چې کوم دی هغه په کور باندې موجود نه وي. نو مونږ د دې لپاره مطلب چې کوشش دا کوو چې هغه چې کوم دی چې کوم انکاري والد دی هغه په ذهن کې ریلیجیس مذهبي انکار دی مذهبي شکوک او شبهات په تحفظات په هغه کې دي په ذهن کې دي هغه کوشش لکه مونږ کوشش دا کوي مطلب چې لکه ما مخکې وو چې دا ریفیوزل چې کوم دی هغه کم شو. نو ان شاء الله العزیز مطلب چې د بنو چې کوم دی د په آرام مطلب چې دا ریفیوزل چې کوم دی مذهبي ریفیوزل چې کوم دی هغه به ان شاء الله ختمي. ټیک شو. نو واسه تاسو بینګ ان ایڈمنسټریشن څنګه د علماء کرام په ترو باندې داسې څه پروګرامز لري چې تاسو ټولنې ته دغه خبر ورسوي چې دا کم ډیبیټ چې په دنیا کې ختم شوی بری باندې بحث کول دا زم تاسو د ټولن یا د ډي خان یا د ساودرن ډیسټریکټ چې کوم دی بنونه دا څنګه ختمي دې کې زمونږ ایڈمنسټریشن خې اکټیولی انګیج دی زمونږ چې څونه مونږ ساده کې مختلف RSPs انوال دي ریلیجیس سپورټ پرسن دین علاوه کمیونټي انګیجمنٹ سیشن منګه په مختلف کلو کې کوو زمونږ سره چې کم دلته کامنټ والا دي کم مختلف نور ډپارټمنټس والا دي نو ټول په خپل لیول باندې موږ ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن پکې خپل اکټیولی انګیجي او د منبر د هدا پورې چې کوم خبره د وخت حافظ صاحب وکړه چې ډیر هدا پورې هغه کې موږ سره کیمرا غلې ده کوم د دې د سټټیسټیک وګورو او د کمپیریزن ډیر جدا نه زو د دوه درو کمپینونو مونږ کمپیریزن وکړو نو زمونږ ټرند په ډاون ورډ باندې روان دی د ریفیوزل ټرند چې دا یو ښه خبره ده ان شاء الله مونږ امید ساتو چونکه علاقه د سیدا دلته مختلف مسایل دي یو د ریفیوزل چې کوم دي نو دا لګ د سي کمپلیکیټډ شان فینامنا ده د کې مونږ ډایرکټ دا نشو ویلې چې دا یو کس ریلیجیس ریفیوزل دی هغه د سی چې ډیماند بیسی به ډیماند بیس کله چینج شي مسکنسپشن ته به مسکنسپشن چینج شي ریلیجیس ته خپل منځ کې یو کس چې دا دغه کړي چې زه خپل ماشوم ته ویکسینیشن نه کوم نو هغه ته څه آیډیا جوړ کړي یو ذهن کې یو پوینټ کړي یا یو کس کې ایون څه پوینټ یم نه خو بس هغه څه سوشل میډیا باندې وګوري یا څه ځان دغه کړي چې زه نه کوم نو هغه بس کله سویچ کیږي کله وایي چې نه ما ته هم مولوي صاحب ویلي و چې دا نه دی ټیک کله وایي چې تاسو زموږ ماشومان له څنګه وختي جدون صاحب خبره وکړه
دا وایي چې زموږ ماشومانو نور کله تاسو تپوس کړی دی چې ویکسینیشن دپاره راځئ، کله وایي زموږ دې ځای کې مسله ده د دې تاسو تپوس کړی دی دې ته راځئ. نو هغه وجې دا ریفیوزلز چې کوم دي دا یو کمپلیکیټډ چپټر دی د دې کمپین او هغه کې مونږ لګي او ښه حده پورې هم پکې کامیابي موږ ناس هم دلته به دي یو که نه چې په دې کمپلیکیټډ چپټر باندې موږ ځان پوه کړو. په دې ناستو خلکو کې په دې باندې څه خبره کولی شي چې سړی ورسره نو بالکل موږ به هغه اورو او په کار ده چې په دې بحث کې حصه واخلي. هم سره دا ملګری په دې موټرسایکل ناست دی، که دی زموږ سره خپله سټوري شیر کوي نو ولې نه چې یاره د ده سره موږ لږې خبرې وکړو. جی زما نوم ثناء الله خان دی او زما ته په وړوکوالي کې چې کومو پولیو شوی وه نو هغه تقریبا 1992 کې دا ټایم و. نو هغه کې دا کیسې لکه بالکل انیشلی دا خبرې دومره چاته دې خبرې اویرنس نو نو ماته چې کله پولیو وشله نو زه والد صاحب مطلب ډېر ګرځېدله لکه موږ الحمدلله فاینانشلی صحیح وو، علاج مې سپورټ کوای شو. نو موږ پاتې کولې تپوس مې کوو ډاکټرانو پسې ګرځېدل خو چاته دې څیز علم نه و. نو فیصل آباد کې یو هاسپیټل و موکي انټرنیشنل هاسپیټل، هغې ته چې موږ کله علاج ته ورغلي نو هغې زموږ چې کومه والده صاحبه وه هغه یې ډېره سپکه کړه او دې چې دا خو ستاسو پولیو ورله نه ورکوې، دا ته پولیو شوې ده. نو ما ته دا لکه کومه زما مور دی هغه ما ته خبرې کوله که نه. نو هغه وایي چې موږ ډېر خفه شو چې مطلب زموږ د لاسه خپل ماشوم دومره هغه شو. زما چې کوم پلار و هغه سایکولوجیکلی ډېر لکه دې څیز نه مطلب متاثره شه، ډېره افیکټیو شه دې څیز نه چې کله ما ته د پولیو وشله ځکه چې یو پلار هم دا نشي برداشت کوي چې هغه کوم اولاد وي هغه د لایف ټایم ډیسیبلیټي طرف ته لاړ شي که نه. نو هغې وي چې ډېر زیات لکه خراب شو. بس موږ د ټریټمنټ سټارټ کړو فیصل آباد کې. نو موږ چې کله بیا بنو ته واپسې راغله نو موږ سره د دې څیزونو بهي لکه څه داسې انفارمیشن نه وي او نه درته چاته ته پته وه چې مطلب پولیو څه دي او دا څه دي که نه. نو دې نه بعد د پروګرامز وغیره سټارټ شوله او بس لایف یو دندل کې سټارټ کړله، یو تکلیف کې زما لایف سټارټ شو. بس زما سره پیرنټس چې کوم هغې ډېر زیات لکه زما ته توجه وه ایجوکیشن کې مطلب ما ته سپورټ راکړه او د بینګ ایز ا پرسن ود ډسیبلیټي ما هایر ایجوکیشن واخیستله او ما د ایم ایس ان کمپیوټر ساینس وکړه د بنو یونیورسټي نه. نو ما د پر ډیره د اعزاز خبره واغه کې زه فرست کینډیډیټ و چې ما په بنو کې مطلب ایم ایس کمپلیټ کړه او سره د ډسیبلیټي. نو ما چې کله وکتله چې مطلب ډسیبلیټي حوالې سره دومره تکلیف دی او موږ باندې خپل تیرېږي هم. نو ما انټرنیشنل ریسرچ په دې باندې سټارټ کړ، دا کوم مطلب پولیو افیکټډ پرسن یا ډسیبلیټي د دې باندې ته لګیا شول او دې سره بیا ما ته یو سوچ راغی، ما یو ارګنایزیشن کولاو کو هوپ فار سپیشل پرسن. هغې مقصد زما دغه و چې مطلب ما خو دا ډسیبلیټي فیس کړه او ما دا مزورتیا فیس کړه، دا مشکلات ما فیس کړه او زما میشن دا جوړ شو چې زه به دا کوشش کوم چې کوم راتلونکي زموږ نسل دی چې هغه ډسیبلیټي نه کو فیس او ان کیس که هغې ته ډسیبلیټي وشي نو هغې مطلب موږ فیسیلیټیټ کړو. حافظ صاحب دلته کې لکه څنګه چې د روډ خبره وکړه د کم تکلیف نه دی تیر شو، دلته کې که یو ماشوم بیمار شي یا هغه ته پولیو شي او د هغې بنیادي غفلت د هغه والدینو کړی وي چې هغه ته یې قطرې نه ورکړي، نو دا څومره غټ مجرمان دي دغه مور پلار د دغه ماشوم چې را سباله کې هغه معذور د ټول عمر دپاره په یو قید کې ژوند تیری که نه، یو نامکمله بدن چې دا د مثال د یو قید دي، نو دا څومره غټ جرم دی د والدینو په خپله باندې. الله رب العزت په قرآن کریم کې فرمایي چې ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. نو دلته چې کوم دی د بچی چې کوم دی هغې په د مطلب چې د والدین چې کوم دی هغې مطلب چې کله دی پیدا شي نو صحیح هغه چې کوم دی صحیح نام چې کوم دی هغه د حق دی، هغې نه پس د صحیح تعلیم او تربیت چې کوم دی هغه هم د بچی چې کوم دی په والد باندې حق دی او هغې نه پس چې کله دی ستر شي هغه شي نو واده چې کوم دی هغه هم د دې حق دی. نو الله رب العزت چې کوم دی چې کله دا وویل چې کله مطلب چې تاسو چې کوم امانت دي د خپل اهل ته حواله کوي نو هغه چې کوم دی چې کله والد خپل حقوق چې کوم دی هغه بچی ته نه حواله کوي نو هغه د الله رب العزت احکامات چې کوم دی هغه خلاف ورزي کوي. لګیا دی تاسو څه ګڼئ جدون صاحب چې یاره ستاسو په بنو کې د داسې قسمه قصې څوک را جوړې د مختلف بیماریانو باره کې او د هغې چې کوم علاج دی د هغې باره کې؟
سوچ ختم کول دي. لکه زه تاسو ته یو اگزامپل درکوم چې اوس ریسنټلی یو کمپین نه شوی و د جنکو دپاره د 9 سال او نه ایچ څخه پی وی 14 ویکسین سال او ایچ پی وی ویکسین هغه چې څنګه لانچ کېده که نه د ټولو خلکو پهله نه دغه ورته هغه وه چې یاره دغه به مونږ نه ورکوو، دغه سره زمونږ د جنکو او هغه یو مسکنسپشن already ډیولپ دی. بیا دا چې یو سوچ ختم کوي، هغه سوچ ختم کولو باندې ټایم لګي. دغه د وجې لکه زه یو پولیټیکل کلاس نه تعلق ساتم، اکثر دغه دا چې ایسي صاحب خبره وکړله چې زمونږ چې کله یوه مسله وي د ګورمنټ سره به مونږ خلک تریټس ته شی ورکوو چې یاره که ما دغه مطالبه حل نه شوه به مونږ روډ یا بندو ورسره به پولیو بایکاټ هم کوو. به دا یو خلکو په ذهن کې یا هغه دی چې یاره ته ګورمنټ ته دغه تریټ ورکوه چې یاره دغه به هغه وشي، حالانکه دا زمونږ د بچو دپاره ده، زمونږ د معاشرې ټیک کولو دپاره ده. خو داسې ایلیمنټس په هر ځای کې وي چې هغه دغه ایز ا ویپن استعمالوي چې یاره که دغه نه وشوه به مونږ هغه کوي، حالانکه دغه زمونږ د بچو مستقبل سره یو کلواړ دی ټیک ده او یوه هغه دی. ټیک ده حافظ صاحب، که موږ عمومي وګورو که نه چې یاره کم یو څیز په دې ملک کې ده، چونکې اسلامي ملک دی، زمونږ آئین او قانون اسلام ته تابع دی، او چې کله علما کرامو نه یو څیز راتیر شي، حکومتي وخت نه راتیر شي، ریاست نه راتیر شي او هغه څیز لازم وي، نو بیا په خپله ټولنه کې په دې باندې بحث کول، په دې کې ابهام پیدا کول، په دې کې شک و شبهات پیدا کول، دا څومره مجرمانه فعل دی زموږ په ټولنه کې دننه، که دا د مذهبي خلکو نه دی او که دا د غیر مذهبي خلکو نه دی. ما هغه وکړه چې موږ فتاوی تطارخانیه چې کوم دی هغه کې دا هغه راغلی دی چې هغه چې کوم دی چې یو اهم کتاب دی په هغه کې چې بیماری چې کومه وه هغې په باره کې مطلب چې د دې خلکو چې کومه وه هغې دې کې دغه مسلې جوړولې، نو هغې باندې هغه چې کوم دی علما وقت چې کوم هغې په دې باندې سختي وکړه چې د شی چې کوم دی حکومت چې کوم دی هغې دې خلاف چې کوم دی مطلب چې سختی کولی شي. نو مطلب دا دی چې څوک هم مطلب چې که هغه علما کرام دي، که هغه مطلب چې عوام دي، هغه چې څه هم کولی شي، نو حکومت چې کوم دی هغې سره اختیار شته، هغه مطلب چې دې خلاف قانوني کاروایي چې کومه دی په شکل اف آی آر یا مطلب چې نور چې کوم دی هغې کولی شي. چې ښه، تاسو څه ګڼئ چې یاره بینګ یو ایډمنسټریشن ریپرزنټیټیو، تاسو څه ګڼئ چې یاره په ټولنه کې داسې قسمه خبرې خورول، داسې قسمه مس انفارمیشن، غلط معلومات خورول چې یا په ټولنه کې تضاد پیدا کوي، نقصان پیدا کوي، دا څومره غټ جرم دی؟ دا داسې ده چې یو مس انفارمیشن هغه که څه حوالې سمي یو غلط انفارمیشن پیلاول، که هغه د صحت نه علاوه بل هم یو اکټیویټي بل حوالې صحیح د چا د دغه شخصي زندګۍ سره ریلیټډ یا انفرادي خبرې، خو چې بیسډ اپان چې غلط انفارمیشن وي، نو دا خو څوک هم جسټیفای کولی نه شي، څوک هم دا نه شي ویلی چې دا ټیک کار دی، جرم دی او پراپر لکه یو افینس دی. خو د صحت حوالې سره که څوک داسې یو غلط چې میسج پیلاوي، یو غلط انفارمیشن دغه کوي، نو هغه په یو حال باندې نه جسټیفای کیږي او هغه د انسانیت پوره لکه صرف د سرکار مجرم نه دی، د انسانیت هم مجرم دی، چې د یو انسان ته د هغه د دې مس انفارمیشن د وجې په یو علاقې کې د صحت والا ټیم والا تلی نه شي، ماشومان ویکسینیټ کولی نه شي، یا د ویکسینیشن نه علاوه نور داسې یو د هیلث ریلیټډ داسې څه علاقې ته رسولي و د هغه د وجې ونه رسیږي، نو هغه بیا د ټول انسانیت مجرم دی. او دا زمونږ اصل کې د ناستې مقصد هم دا دی چې دا زموږ یو کلیکټیو ریسپانسبیلیټي ده چې په دې باندې مونږ بحث وکړو. زموږ سره د بنو پریس کلب جنرال سیکرټري هم ناست دی په دې ناستو مشرانو کې. سر تاسو را سره خپل پوره تعارف هم وکړئ، خو چونکې تاسو د صحافت د شعبې سره وابسته یې، له 20 کاله او 25 کاله په دې وطن کې صحافت وکړو، تاسو څه ګڼئ چې یاره د صحت سره چې تړلي کوم مسایل دي، او بیا خاص کر چې کومې غټې مسلې دي چې یاره دلته کې د میزلز زیات نمبر دی، د پولیو غټ نمبر دی، او د جنوبي اضلاع کې د ټولو نه زیات دا مسایل دي، تاسو څه ګڼئ چې په دې کې دا مقامي خلکو په ذهنیت کې داسې په خلکو په سوچونه فکرونه داسې څنګه دي چې هغه په دې کې ډېر لوی خنډ دی، او اوسه پورې دا پولیو ردیز نه ختمه نه شوه، یا دا نورې مثلا ویکسین مباره کې یو ریزسټنس شته دی؟ زما نوم عبدالسلام بیتاب دی او زه د پریس کلب موجوده سرپرستیاله یم. تاسو چې کومه خبره وکړه یا اسی صاحب وکړه، جدون صاحب کومه خبره وکړله هغه مونږ واورېدی.
یقیني خبره ده چې دلته داسې زونه شته دي او د صحت مسئلې چې کومې دي هغه که څوک وایي چې نشته دی دا به بالکل غلط وي. د صحت مسئلې چې کومې دي هغه اوس هم شته دي. هسپتالونه غټ هسپتالونه شته دي خو اوس هم هغه ریفرل سنټر دی ځکه چې دلته علاج نه پېښور ته یاستوي که نه نو دا سیز بالکل دلته فیکټ دی چې دلته دا مسئلې شته دي. د ځینې بیماریانې چې کومې تاسو خبرې وکړې لکه د پولیو شوه یا نورې داسې بیماریانې شوې د هغې په حوالې باندې زه به دا ووایم چې بالکل جدون صاحب هم اشاره دې طرف ته وکړه چې یاره یو میکس کنسپچوال هم دی او خو یو سیز دا دی چې زمونږ سوشل میډیا چې کوم ده هغه میچیور نه ده نو چې چېرته هم داسې خبر راځي نو هغه سوشل میډیا ته دغسې اوپن لاړ شي نو د هغې د وجه نه یو منفي تاثر چې کوم دی هغه دومره زر پیلاو شي چې هغې د هغې بیا ریسپانس کول یا هغې ته بیا وروستو هغه کول هغه ډېر ګران کار شي. یو خو دا سیز دی په هغې کې دا دی چې پیکا اکټ خو شته دی خو انتظامیه چې کم دی زما په خیال تر اوسه پورې په بنو کې صرف 2 کیسونه داسې دي چې هغې کې پیکا اکټ راغلی دی نور خو داسې ماته په نظر نه راځي چې چېرته چا پیکا اکټ استعمال کړی دی. پیکا اکټ باندې زموږ ډېر تحفظات دي نه چې کوم ځای په کار دی هلته نه استعمالېږي تاسو دا خبره کوئ چې کوم ځای په کار راځي هلته په کار نه راځي او چې چېرته څه افیس ووایي هغه ووایي نو هلته دوی کار اخلي او کوم ځای په کار دی هلته دوی د تاسو دا مقصد دی چې کوم د ملک قانون دی په کار دی چې د مس انفارمیشن د غلط خبرونو خلاف چې کوم دی باقاعده انتظامیه دی په کار چې په دې باندې کوم سیز د پر جوش چې هغې د پاره وشي. دویم دا خبره ده چې بالکل دا خبره ده چې دلته چې کله هم داسې د پولیو په حوالې سره خبره راځي نو په علاقه کې چې څه مسله هم راځي نو مونږ ډیمانډ دا وي چې دا به مونږ ته پوره کوي کنې مونږ د پولیو نه بایکاټ د هغې بنیادي وجه سهیل صاحب دا ده لکه مطلب پولیو مقامی خلک ایز ا بارګین چپ استعمالوي بالکل چېرې زه به دا قطرې الو اچوم چې ماله ټرانسفارمر ولګوه بالکل سر جی بجلی به ماته روډ به ماته کوي کنې زه نه کوم او د دې بنیادي وجه سر جی دا ده چې دې طرف ته سوچ کول پکار دي چې یاره د خلک د مطالبه او د پولیو ولې سره داسې هغه کې وجه دا ده چې دلته خلک ډېر ډیپریوټ خلک دی مسایل یې دومره زیات دي چې هره مسله د دوی داسې ده چې د دوی وایي چې یاره دا هسې نه خل کېږي چې یاره چې حکومت ته دې دا نه نو څه داسې مسایل خو هر ځای دي بالکل خو یو بنیادي مسله چې ګوره دا یو جراثیم دی دا خورېږي د دې علاج نشته لکه مو دا وایو که ترهګري ډېره غټه مسله ده خو علاج شته بالکل ټیک شو جي زمونږ په خپل اختیار کې د پوره حده پورې مونږ پې قابو موندی شو. پولیو دا سیز دی که دا ځنه کولاو شو نه دی بیا راټینګول نشته لکه اوس چې کولاو شوې ده نو د خبرې مقصد دا دی چې دا از ا بارګین چپ استعمالول ډېر یو غلط کار دی چې دا خلک کوي. یقینا چې دا ټیک نه دی چې زه د خپل بچي صحت ته نه ګورم او زه د بارګیننګ دپاره یو داسې هغه ټول استعمالوم چې هغه زما بچي ته د هغه نه خپله خطره ده. دا یقینا چې یو غلط کار دی او دا ټیک نه دی د مشر دپاره. خو په دې کې زه به دا ووایم چې انتظامیه مشر هم ناست دی چې یو خو دا دی چې دوی خو ووایي چې یاره هغه ختم شوي دي انکاري ختم دي خو زه خو وایم چې انکاریان اوس هم شته دي که انکاریان نه وی نو دا هغه چې کوم دی دا پولیو دا به ولې پیلاو کېدلی ولې به جراثیم دلته په هغې کې یو فیکټر خو دا دی چې کراس چیک نشته دی چې کوم سپروایزر دی په هغې په کار دی چې کراس چیک وي او سخت کراس چیک دی. فیک فینګر هغه چې کوم دی هغه اوس هم جاري دی صرف خانهپوري وشي او هغه وشي د دې که څوک وایي چې دا نه کېږي ثبوتونه یې ډېر شته دي چې یاره دا کېږي نو په کار دا دی چې دې سیز باندې توجه ورکړلی شي او دا سیز کنټرول شي نو زه وایم چې انشاءالله چې پولیو چې کومې دی هغې ته مونږ هغه کوای شو. جدون صاحب دا څنګه چې صدر صاحب خبره وکړه تاسو څه ګڼئ چې یاره زمونږ په دې ټولنه کې د دې خلکو په ذهنیت کې داسې څه ناست دي چې یاره دا پولیو چې کوم دا لکه دلته یو ډېر یو اهم سوال راچودېږي چې یاره دا حکومت دا خلک ولې په دې پولیو باندې دومره فوکس دی زموږ خو نورې مسلې هم دي ستونزې هم دي مسایل هم دي او بیا دا ایز ا بارګین چپ استعمالول دا خو ډېره خطرناکه خبره ده چې یاره یو داسې مسله چې ټوله دنیا کې ستاسو د بدنامۍ سبب جوړیږي او هغه مسله تاسو رالی او د حکومت سره ایز ا بارګین چپ استعمالوي مطلب یو ډیل پې کوئ چې دا قطرې الو واچوم چې ته زما لاره جوړه کړه ټرانسفارمر راله جوړ کړه. دا کې جی داسې ده چې دغه پولیو چې کوم ده
یو انفارچونیټلی په ټوله دنیا کې ختم شوی ده او د مونږ دغه پاکستان دوه او ملکونه افغانستان کې پاتې افغانستان کې پاتې ده او سپیشلی زمونږ دغه بیلټ چې کوم دی ساودرن ډسټرکټس او کې ساودرن ډسټرکټ کې او په دغه کې لکه دا الله د وکړي چې هغه ورځ خدای راولي او دغه مسله حل شي. آمین. و ما چې تاسو ته وویل چې یاره په دغه کې چې دغه کومې مونږ ته مسلې روانې دي لکه مونږ ته لکه زه یوه پارټي ریپرزینټ کوم ما سره خلک دي یا زما پارټي ده دلته په بنو کې اوس په یوې زمونږ علاقه کې یوه مسله راغله اوس ما ته پکار دی چې یاره زه په دغه ځای کې که څوک دغه شی انیشیټ کوي یا چې یاره مونږ به داسې اقدام کوو مونږ خو خپله په دغه شي ډېر سخت یغه کوو مخالفت کوو په دغه باندې چې یاره مونږ څوک دغه ته یغه کو چې یاره ډسټرکټ ایډمنسټریشن ما سره نه کینی او د ما پلان کې مسله نه حل کوي اوس به زه دغه یې ټول استعمالوم و دا جی ما تاسو ته خبره وکړله چې په یو ټایم باندې ډېر زیات دغه په پیک باندې وه ځکه چې په بتاب صاحب خبره وکړله چې څه مسله به وه که نه به یې وویلې چې یاره پولیو بایکاټ دی به ما په خیال چې زمونږ ډسټرکټ ایډمنسټریشن ته په دغه کې مختلف پارټي انوالو کول په چار دي دغه مشران انوالو کول په چار دي ځکه چې دغه پارټي او دغه خلک دغه ریپرزینټ کوي چې یاره و دې سره بل دغه باندې ډسکشن پکار دی د هر ډسټرکټ باندې چې یاره تاسو هغه خپل پارټي کې دا کانوي کې چې که داسې مسله راځي چې دغه یې ټول نه استعمالیږي دغه دپاره پکار ده چې زمونږ د پولیټیکل پارټیز یا زمونږ ریلیجس چې کوم سکالرز دي یا زمونږ ریلیجس چې کوم لیډرز دي هغه ته پکار دی چې یا د کلیکټیولی مونږ دغه یې شی داسې واخلي چې یاره خلکو ذهن کې دا نه راځي چې یاره مونږ مسله به حل کېږي چې مونږ د پولیو بایکاټ وکړو. ٹھیک ده. اسی صاحب دا چې کومه خبره جدون صاحب وکړه چې یاره دلته کې د بارګین چپ خلک استعمالي دا خو ډېر یو غلط کار دی او په کار دا ده چې حکومت که دلته چې داسې پریکټسز هم شوي نو هغه هم ډسکریج کړي. دویم ایډمنسټریشن ته اټ سیلف د سیکیورټي په حد کې دا څومره غټ چیلنج دی چې دلته باقاعده بلاست شوي دي بي ایچ یوز چې کوم دی ټارګټ کړی شوي دي زم چې کوم د سیکیورټي رونه دي پولیس دي هغه ټارګټ کړی شوي دي هیلث ورکرز ټارګټ شوي دي دا په دغه حوالې سره هم څومره لوی چیلنج دی اوس د پولیو په ختمولو په دې کمپین کې. زما خیال چې تاسو کوم کوشن د لاین اډر سچویشن سپیسیفیک کوي چې لاین اډر سچویشن اوورال د پولیو کمپین چې کوم دی د دې مینس کې چیلنج او ریلیشن چې کوم دی هغه نو چیلنجز ملیټنسي چې کوم د لاین اډر سچویشن هغه چې په یو معاشره کې خرابي نو هغه کې د ژوند صرف لکه موږ د پولیو سلنګ کولی نه شو چې پولیو ته چیلنج دی نورم د ژوند ډېر اړخونه ایجوکیشن تم چیلنج دی ډیولپمنټ تم چیلنج دی د انسان هر یو اړخ د ژوند چې کوم وي نو هغه ټول په امن باندې ډیپینډ دی خو زه مخصوص اوس خبره پولیو وکم نو زمونږ پولیو ته ملیټنسي د لاین اډر سچویشن کم جوړ دی نو دا ډېر حده پورې چیلنج دی موږ ته زیات داسې ایریاز دي چې هغه ته تله هلته ماشومان ویکسینیټ کول په یو کور باندې ګرځېده او بیا سیکیورټي هلته تله زمونږ کم چې فرنټ لاین ورکر دي هغه هلته تله نو هغه چیلنجز موږ ته شته دی او ښه کافي حده پورې موږ ته دلته موجود دي. ښه ٹھیک ده. جدون صاحب تاسو څه نه ښکارېږي چې یاره مونږ عموماً ذهن کې دا هم راځي چې یاره دا چې څومره هم تراګر ګروپونه دي یا مختلف نومونه باندې چې کوم جهادي ګروپس دي هغه پولیو د دې لپاره ټارګټ کوي چې یاره پولیو خلاف دي خو عموماً مونږ زما په خیال وجوهات زیات دا هم دي چې یاره دو صرف د ځان د رجسټر کولو دپاره حکومت د تنګولو دپاره یا د خپل ریټ د قایمولو کوشش کې داسې قسمه ایونټس کوي نه کې چې یاره د پولیو خلاف یو ذهنیت لري. حکومت سره یا د ګورنمنت سره دی یو خپل کلیشز روان دي دغه کلیشز باندې دي ځان ته ټارګټ غوړي چې یاره مونږ ته چې مونږ ریکاګنایز شو یا مونږ چې کومه خبرې دي یا مونږ کوم ریټ ته هغه اسټابلیش کوو حکومت له زور ورکول دي پر دغه دي چې مخکې به د پولیو ورکر سره ما سیکورټي نه ده کتلې دغه پولیو ورکرز به په کورونا باندې ګرځېدل به فسټ هغه پولیو ورکرز ټارګټ شول به هغې نه بعد هغې ته سیکیورټي ورکړل شله به چې سیکیورټي ورکړل شله به هغې نه بعد پولیس ټارګټ شو اوس پولیس یا به ټارګټ وي او پولیو ورکرز یا هغه کېږي
لکه ګورنمنت یا ډسټریکټ اډمنسټریشن دی بچ کولو د پر خپل حتی الوسع امکان کوشش کوي او خپل ټارګټ اچیو کولو د پر کوشش کوي خو دهشتګردي او خبره د طرحګري او خبره تاو کړل چې هغه هو چې په یو ځای کې رواني لکه څنګه چې ایسی سیب روان وي چې هغه په هر ایسپیکټ باندې رواني او چونکه دا سافټ ټارګټ ته دی د پر به ځکه دی اپروچ ته زیات وي ټیک ته ملک یاسر صاحب زم سره ناسته په د علاقې مشر د نوم غواړو چې ردونه هم یو څو پښتني وکړو ملک صاحب خو تاسو خپل پوره تعارف وکړئ بخنه که تاسو پوره نوم مال نه راځي د علاقې نوم راته وای او بل دا وای چې را د دې مشرانو نه کم ځای غلطیانې شو دي چې نن د بنو په تقدیر کې د بازي بیماری چې کم دي د عدد او شمار چې کم دي دا صرف په بنو کې یا په ساودرن ډسټریکټس کې دي او بل ځای کې دا نشته مو نوم چې د ملک یاسر خان ایډوکیټ ته جی او زه د ویلیج کونسل فتح محل چیرمن جی مخکې 2024 کول شو جی مش په علاقې شه د پولیو کمپاین په باره شو یو نیگیټیو غراون شو وجه دا غوا لوډ شیډینګ لکه تاسو په نامه مخ شي خبره وکړلې هغه وجه داسې غو جوړه چې میر سر هغه دا چې کی میر بجلی دو فیډر مې دا هغه جی میر ډیر غلط استعمال لري لکه مش فیډر دا بل چاته ورکړه شو دا بیا مشرون په دا باندې ډېر غشل سره کښینستل مشورې سره وکړل به یو کمپاین سٹارټ شو نیگیټیو او هغه د خط ته لړو چې بنره جیو لګېدلې او هغه نه بعد اعلانینا وشول چې میر پولیو بایکاټ شو چې میر لوغللی میر خپل هغه په شاده ک مشرون مې روغشتل مخکې ای سی صاحب روغای د وبدا مشرون په شروغله میر یو مصلحات په شو کو هغه کمپاین بیا جی سٹارټ شو میر خو خپل دا غدو لکه چې سمرا سپیرو چې دا یو مطلب میر د بچونه په غوندې چیرې کمپرمایز نه دا کړه و نو چیرې په بندو کې په د چې پولیو یو وړی کا بچای چې کیم دا اغه کچېره په یو علاقہ شو شي دغه نه ډیر زیاته بیماری جوړېږي او سره لکه دمر زیات وایرس اغه جوړای چې ډیر زیات کسون وړی کی افیکټ کوي شي نو دغه مو چې زه تاسو انتظامیه تا د خبره جی ورسې یلش کی او د میر مشرون چې کیم دی مشغولګیای کوشش مې پر لګاوله د هر چیرې میر دا هغه کوي او یو پوزټیو هغه ور کوي د خلک ته چې مطلب تاسو داسې اکټیویټي ما کوي لکه دا یو بیماری دو د بیماری هغه دا غي چې خو یا ډاکټر ته سه او یا مطلب چیرې دی غنا علاج وکوي هغه دی حال دا هونه کنه چې ته پولیو بایکاټو کې اس دا خو دغه حال نه دا کنه جی مسلې حل نه جی او د باقاعده او د بدنامي سبب دی بدنامي سبب دی شناخت څومره خوشحالي کنه جی بالکل خپل ایمیج څومره خوشحالي او چې تاسو په شناخت سره داسې شیزونه وترل شي چې هغه د بدنامي وي نو دا څومره ډیره د بدنامي غدا خبره ده جی لکه اوس مونږ دلته ناس یو کنه په کارو چې په بل ضلع کې ناس یو بنو کې ناس یو د ډېر بنیادی مسلې راغلي و زه سر جی تاسو زه دا شکریا ده کوم چې تاسو دا خبره چې د کلی ماحول علاقې ته تاسو راوړله ځکه چې تاسو د علاقې د حل کې د مسلې نه خبر شي پشه او تاسو ته چې سمره هارډل لی سمره غدي هغه نوامش خبر شي د علاقې حل کوالش کی دغه زه چې د کیم کانسپټ دی جوړ شو د انټي یا دا وې چې لشکي پازیټیو طرف ته جی لوړ جی مونږ اوس ډاکټر فواد صاحب هم جوائن کړی څوک چې رجسټرار دی یو سینیئر ډاکټر دی وومن اینڈ چلډرن هاسپټل بنو کې ډاکټر صاحب دلته کې د روزانه په بنیاد باندې تاسو ته داسې کم پیشنټس راځي داسې خلک راځي چې د پولیو ښکار شوي وي یا او هغه سره چې کله تاسو بحث کوئ نو داسې خبرې واورئ چې د انسان عقل وخوځي چې اوس هم په دې خلکو په ذهنونو کې داسې خبرې شته دی او په دې صدۍ کې هم اوس د دې خبرو هم جواب کوو بسم الله الرحمن الرحیم ما نام ډاکټر فواد دی او زه ایز رجسټرار کار کوم په وومن اینڈ چلډرن هاسپټل زنانه هسپتال کې یقینا خبره تاسو زه اول شکریا ادا کوم چې تاسو ټول راغلی او دا پروګرام تاسو ارینج کړی دی نو دا یو ایز کلی لیول باندې راغلی نو دا ډېره غټه خبره ده او دا یقینا خبره ده چې موږ ته داسې پیشنټ راځي خاص کر پولیو والا یا د خسرا والا شری ول چې کوم مریض وي یا سری ول مریض چې کوم وي دا موږ ته راځي نو کله کله داسې خبره د ذهن نه یا د خبره خولې نه وباسي چې اکثر کس ته حیران شي چې یاره د ذهن کې دا خبره ولې راغله په کار هنو چې دا خبره راغلی وه خو بیا مونږ کوشش کوو ایز ا ډاکټر بینګ ډاکټر کمیونټي مونږ کوشش کوو هغه مسله هغه خبره په غځای کې حل کوو لکه د ذهن جوړ کو او ذهن بدل کو یقینا چې دا هو
پولیو دغه کس ته ولګېده یا تاسو کور کې صرف یو کس ته خسرا وشوه یا شری وشو نو دا بل ماشوم ته کېدلی شي او دا ایز ا پینډیمیک ایز ا انډیمیک دا پیلاو کېدلی شي نو هغه ذهن جوړ کو او هغه ذهن دا فایده وشي چې بیا چې کوم کمیونټي لیول لا هغه یې چې کوم د بیماري ده هغه مونږ کم کړو او کوشش کوو نو د لحاظ سره ډېرې خبرې راځي نه خبرې ګوره راځي څه کېږي هغه وروستو خبره ده پای باندې موږ هم پوه ډاکټر صاحب هم پوه د اورېدونکي هم پوه دي خو داسې کمې خبرې راوړي چې انسان حیران کړي چې یاره اوس هم په ذهنونو کې دا خبرې د خلکو شته دی لکه خاص کر جدون صاحب دا خبرې وکړې یوه خبره خو اکثر راځي پولیو باره کې چې دا چې کوم دی کسان کوي سټیرایل کوي ایز سټیریلیټي ده یا بادي کموي یا داسې غلط څیزونه غلط کردار به راځي چې هغه د وجې نه سبا ته دی مونږ عزت نه کوي دغه ماشومان به مونږ عزت نه کوي حالانکه دا هسې غلطې خبرې دي ایز ا ډاکټر زه ما 1992 هغه د تاریخ پیدایش دی ما ته پولیو میلاو شوی دی هر څه میلاو شوی دی ما فیملی چې کومه ده هغه ټوله ایجوکیټډ ده او ما ته هر څه میلاو شوي دي او زه الحمدلله ډاکټر یم او حافظ یم او د هر سیز ما ته معلومات یې شته او زه وایم چې دا سیز تا غلط سیز ته نه بي نه دی بوزي دا خبرې هم د خپلو کې دننه تضاد کړي که نه چې لکه په ټوله دنیا کې یو شیز نشته په ټولو مسلمانانو چې څومره ملکونه پای کې نشته په سعودي کې نشته بیا په خیر پښتونخوا کې یا د نور مسلمان ملکونه دي پاکستان دی پای کې نشته او په ساودرن ډسټرکټس کې په بنو کې بډای خان کې په یو خاصو علاقو کې دا باس روان دی چې دا آبادي کموي یا آبادي سیوا کوي او بیا دا خبرې چېرې د دې دا فارموله چې کوم ده دا دې ما ته وویلی شي چېرې د کې کومه فارموله ده نو لکه دا سړی حیران په دې کې چېرې دنیا کم ځای ته ورسېده او موږ په کوم باس لګیږو د جی مسکنسپشن په دا باندې دا چې که مونږ دې بیس تزو به مونږ په جیب کې موبایل پروت دی موبایل د چا دی که مونږ خلک ایجوکیټ کوو بله خبره چې دغه یوه بل بیسک خبره ما ذهن کې راغله ما چې تاسو سره شیر کړم چې یو لکه مونږ په ترقي پذیر ملک کې لکه ډاکټر صاحب ناست دی اکثر زمونږ په پریکټسز د ډاکټرۍ نه علاوه زمونږ حکیمان صاحبانیا دي او داسې خلک دي چې هغه تاسو ته چې نیم حکیم ورته ویلی شي چې هغه خپله مخه دوایي جوړوي خپله مخه هغې کوي هغو ته چې کوم خلک ورځي هغه دغه ترنګ مسکنسپشن تاسو چې دا کمپوډران یا دا نیم ډاکټران چې ناستې پرې کوڅو کې د دې کله خلکو سره کینی یا داسې خبره ورسره کوي به اکثر دغه ډسکشن ورسره کوي چې یاره د پولیو څه شی دی یا دغه نه فارمولا شته او داسې لاجیک سره دغه خبره کوي که نه چې هغه ذهن سړی په ذهن کې خبره کینی چې یاره واقعي د سړی خو خبره ریغه کوي او بل داسې کوېسچن دوی په ذهن کې واچوي که نه د خلکو په ذهن کې چې یاره دا چې داسې د خبره ولې نه کېږي یا دغه خلک مونږ سره دغه ولې نه هغه کوي لکه دې حوالې سره دغه یو ډېر غټ فیکټر دی لکه اکثر ته کتلی شي ډاکټر صاحب خو دلته کې ناست دی خو میډیکل پریکټسز کوي چې ځنه ضروري نه چې په پولیو کې د نور بیماریا دغسې دي چې هغه اول لاړ شي هغه ته لاړ شي کمپوډر ته لاړ شي زمونږ په دغه پیرانو دغه سیسټم یې زیات دی که نه هغه یو مسکنسپشن پیدا کوي چې کله هغه حکیم پله یا د هغه پله راشي او هغه خپل چې څومره ټریټمنټ دی هغه په باندې وکړو اکثر ډېر خلک داسې دي چې سټیرایډز پکې یوز کېږي د دوی په هغه دوایونو کې په ګردې باندې اثر وشي چې به ډاکټر ته لاړ شي بیا اخري سټیج باندې دوی ډاکټر ته ځان ورسوي بیا هم ځي هغه ډاکټر ته خو پله نه ورځي پله نه هغه چې کوم خلک خبرې ورته کوي په هغه کې راشي دا ډېر بنیادي فیکټر دی تاسو او لکه دغه خو داسې دی چې فار ایگزامپل دا خو د پولیو حوالې سره چې دی دغه هیټ کوي پولیو خو داسې دی چې فار ایگزامپل زما بچی ته نشته دی یا د هغه ته نشته دی چا کتلی نه ده ځکه چې کیدای شي ما په کلي کې دومره زیات کیسز نه وي خو چې چاته شوی لکه غیر ما هلک ته یا ماشوم دی یا یخ ته شوی ده هغه ته پته لګېږي چې د پولیو څه سیز دی او څومره خطرناک شی دی یا د بچیانو دپاره څومره خطرناک دی اوس د دې وجه مونږ خلک فیل کوونه چې یاره هغه دې کاڼي دا خو ډېر کم یا شو که هغه ایغ ریشو باندې روانه وه کیدای شي د مونږ هر کلي کې او په هر ګلۍ کې زمونږ پولیو کیسز وه او خلک دغسې روان وه خو بس دا خو هغه یو ایفرټس وشول د دې وجې لکه دغه هغه وشي نور دغه مختلف قسم داسې خلک چې هغه ان ایجوکیټډ وي په میډیکل ګراوندز باندې دی نه پوهېږي هغې د وجې دی هغه یو رومرز پیلاو کوي چې ما اوس د یو ملګري سره خبرې کولې نو هغه ته ما یې لکه داسې څه مسایل دا خلک څه وایي تاسو لاړ شئ پولیو ورته قطرې ورته اچوئ نو هغه ویې څه خو راته وویل چې بس دا زړه ونه مني نه
اوس د زړه د مننې سره موږ څه وکړو که نه لکه دا یو زموږ ډېره عجیبه خبره ده که نه د انسانانو په ذهن کې چې زړه مې نه مني که نه نو زموږ سره په دې زموږ سره یو بل مشر ناست دی په دې مشرانو کې او د دوی سره به موږ هم په دې حواله سره لږې خبرې کوو د دې پولیو دا ستونزه چې کم ده که نه لکه یا دا نور مرضونه چې څومره هم د ویکسینیشن په حوالې سره زموږ دا مسایل دي او په دې ټولنه کې یو سوچ او فکر دی چې یاره پلانې قطرې اچول یا پلانې ویکسین استعمالول چې کم دی دا زموږ د نقصان سبب جوړېږي او مختلف خبرې کوي دا د یو خاصې فرقې د یو خاصې ټولنې پورې ده که دا زموږ د ضلع چې عمومي خلک دی په ټولو کې دا سوچ او فکر پیدا کیږي او دا ذهنیت جوړېږي जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ाकिर नौरोज़ अली करबलाई सूबाई रहनुमा अहले तशरीफ़ फ़िक़्ह जाफ़रिया से जिस तरह सर आपने जो बात की है जो ब्लैकमेलिंग होती है और जो रिफ्यूज़र जो होते हैं वो जब ये बात छिड़ती है तो ये किसी एक फ़िरके के लिए नहीं होती बल्कि तमाम कम्युनिटी में ये बात जो फैलती है। तो पोलियो के हवाले से काफ़ी नेगेटिव बातें भी आती हैं, रिफ्यूज़र ज़्यादा होते हैं और ऐसी मनगढ़ंत बातें जो हैं जो सादा लोगों के जहन में डाली जाती हैं जिसकी वजह से वो इनकारी हो जाते हैं। मैं चूँकि मेरा तल्लुक़ जो है मोहल्ला हुसैनाबाद फ़िक़्ह जाफ़रिया से है और मैं अहले तशरीह के साथ साथ अहले क्रिश्चियन और हिंदू कम्युनिटी का भी एक मेंबर भी हूँ, उनका इलेक्टेड चेयरमैन भी हूँ और ये चीज़ें जो हैं ये तमाम कम्युनिटीज़ को मैं फ़ेस कर रहा हूँ। अक्सर रिफ्यूज़र जो होते हैं जब टीम आपकी आती है और वहाँ पे बातचीत होती है तो इन्हीं वजूहात की वजह से जो सोशल मीडिया पे या ऐसे कुछ लोग होते हैं जो पोलियो की वैक्सीनेशन को नाकामयाब करना चाहते हैं, उनकी वजह से लोगों के दिमागों में ये बातें डाली होती हैं जिसकी वजह से अपने बच्चों को वो जो है वैक्सीनेशन नहीं करवाते। हमारे इलाके में सर तकरीबन 1500-1600 बच्चे हैं जो वैक्सीन ले रहे हैं और मैं प्राउडली आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि हमारे इलाके में हमारी कम्युनिटीज़ में जिसमें अहले तशरीह भी हैं, जिसमें अहले सुन्नत भी हैं और क्रिश्चियन और हिंदू भी हैं, एक भी रिफ्यूज़र नहीं है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो आपके सोशल मोबिलाइज़र जो हैं, ये रशीद भाई है और कलीम भाई है, बाकी भी हैं। एक तो इनका लिज़ान अच्छा है, बहुत बड़ा इनका लिज़ान है और 3-4 साल पहले जो अभी बीमारियां बता रहे हैं पोलियो की, इनका हमें पता ही नहीं था, मुझे बज़ाते खुद नहीं था पता। पोलियो का नाम हम सुनते थे कि वायरस है, लेकिन उसकी इंडिकेशन या वो किस तरह फैलती है या किन किन जगहों से है या उसकी वजूहात क्या है, ये हमें पता नहीं था। लेकिन ये जो प्रोग्रामात आज जो आपने जो प्रोग्राम रखा है, मैं आपको इस पे खैराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि आप बन्नू आए हैं और एक पसमानदा इलाके में यहाँ पे एक देहाती सतह पे आपने एक प्रोग्राम रखा है। ये आपकी अच्छी इनिशिएटिव है, इंशाल्लाह इसमें आपको कामयाबी भी मिलेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। जी हाँ जी, बहुत शुक्रिया। आपने अगर अपनी बात कंप्लीट कर ले तो मैं जी हाँ, तो अर्ज़ ये करनी थी कि जब से ये प्रोग्रामात शुरू हुए हैं और ये अवेयरनेस आई है पोलियो के हवाले से, तो पोलियो में काफ़ी कंट्रोल आई है। अभी हमारे इलाके में एक बच्ची है जिसकी उम्र 16 साल है। 16 साल पहले उसको पोलियो का ये जो है बीमारी लगी थी, लेकिन उसकी वजह से अभी हमारे इलाके में फैली नहीं है। एक हमारे इलाके में बच्चा था, वो 12 साल की उम्र में मर गया है। लेकिन जब इसकी अवेयरनेस आई है, सबसे पहले सर जी मैंने अपने बच्चे, अपने भतीजे, अपने भांजे, अपने रिलेटिव को बाहर निकाला है और उसको वैक्सीनेशन दी है। अगर इसमें कोई ऐसी मुज़र असरात होते तो पहले इन्फेक्टेड मेरे बच्चे होते या मेरी फैमिली होती। हमने लोगों को ये बताया है और लोगों को दिखाया है कि भाई ये जो एक जो है बात चल रही है, ब्लैकमेलिंग हो रही है पोलियो के ख़िलाफ़ या इसको नाकामयाब करने के लिए, तो इसको हमने ना मिलकर शिकस्त देनी है और इंशाल्लाह उसमें हम कामयाब हुए सर। बिल्कुल ऐसा ही है मौलाना साहब। मंगा बुनियादी तौर अक्सर लका अजीब जहनीत है कि जब पखपल कोर इलाका क्ली के द वैक्सीन खिलाफ है माँ द खतरों खिलाफ हम का द हर बीमारी बारे की दी वो चिकल अजर दीज न उम्र और हज लजम और पे एयरपोर्ट तलाट शम न जब या कतरे हुम्स कमा जब या वैक्सीन लगो मा हर सकूम चिकम द हर मुल्क कानून में नो खास कर चूँकि मजहबी रस्मात हमसू तो उसने गड़े जरा मुंगा पदे लग सोच पकार दे जरा अल तजरा माशूम पशान तैयार शमा खुला खुलाओ कमाओ खतरे वाखला मा या चिकम दे वैक्सीन का ना
او دلته زه وایم چې نه زما په کور کې علاقه کې به څوک چې کوم دی د پولیو قطرې نسکي چونکې دا د یهودیانو ایجنډا ده او دا زموږ نسل خرابوي. 2018 کې زه خپله چې کله عمرې له تلم نو هلته مطلب چې په جدې ایرپورټ باندې مطلب چې اول ما ته هم پولیو قطرې هم راکړی وې نو هلته چې کوم دی هغه مطلب چې قانون چې کوم دی هغه فالو کوي. مطلب چې د مونږ خیبر پښتونخوا نه چې کوم فلایټونه هلته تلل نو هغه به داسې ټایم باندې تلل چې هغه به روژه مطلب چې روژه به نه وه او مطلب چې هغه به تا ته ویکسینیشن چې کوم دی هغه به په خپل ټایم باندې درکول. پولیو قطرې چې کومې وې نو دلته چې کوم دی مونږ مطلب چې حکومت ته دا پکار دی چې هغه یو سټریک قانون فالو کړي مطلب چې لکه هغې خلاف چې کوم دی هغې احني هاتو سره مطلب چې هغې خلاف قانوني کاروایي شروع کړي او د شی چې کوم دی مطلب چې په جبرن چې کوم دی چې څنګه ما مخکې مو وویل چې فتاوی تطارخانیه کې د شی موجود دی نو ګورنمنټ چې کوم دی د دې خلاف چې کوم دی اکشن اوس مولانا صاحب ګورنمنټ کم کار وکړي اوس نورې مسلې به د ملک کې کمې دي چې اوس به صرف لوړ اغستی په کوره پورې به زغلی چې ګوره تا له پولیو قطرې او کوي ګورنمنټ سره چې کوم دی خو لکه حیرانتیا خبره دا ده چې لکه د دې بعضې څیزونه په دې ملک کې ډېر سیاسي مسایل کېدی شي زموږ د ټولې نړۍ خلک دلته رالل یو د ترهګرۍ په نوم باندې څه وشول په دې وطنونو کې د هغې د وجې نه د خلکو په ذهنونو کې بلا داسې خامخیالۍ جوړې شوې که نه چې ګوره د پلاني منصوبې شاته پلاني خلک دی د پلاني تحریک شاته پلاني خلک دی او دا د فورن ایجنډا ده که نه دا په خپل ځای دي خو چې کوم یو شیز دی چې هغه ستا سره ستا د خپل ملک ټول خلک مني ټیک شو ستا سره ټول مذهبي طبقې مني ستا سره سیاسي مشران سره مني او هغه بیا یو خاصې محدود علاقې پورې محدود شوی دی نو ولې په دې باندې مونږ یو سوچ او فکر ولې نه کوو چې یاره کوم شیز زمونږ د بدنامۍ سبب روان دی اب د هغې دپاره مونږ بحیثیت القوم ودرېږو او چې دا کومې بیمارۍ په مونږ کې دي دا ختمې کړو. ګورنمنټ چې کوم دی هغې سره کافي اختیارات دی مطلب چې یو سړی دی لکه مخکې ګورنمنټ یو انیشیټیو واخیسته چې مطلب چې کوم هغه دی انکاري والد دی نو هغې خلاف مطلب چې هغې برث سرټیفیکیټ چې کوم هغه سیکټر یونین کونسل ته ووایي چې تاسو د دې هغه چې کوم دی برث سرټیفیکیټ مو ته ایشو کوئ نو مطلب چې ګورنمنټ سره چې کوم دی نادرا دی ګورنمنټ سره بېنظیر انکم سپورټ پروګرام دی یا به چې د ګورنمنټ سره CNIC دی نو مطلب دا دی چې یو سړی چې کوم دی هغې ته علما ورشي علما یې پوه کړي مطلب چې عالم مطلب چې ډاکټر ورسره وي نو مکمل هغه چې کوم دی هغې پوه شي او اخر کې دی وایي چې ما زړه نه مني نو چې نو زړه نه مني نو هغې دپاره چې کوم دی حکومت سره مختلف طریقې کار دی حکومت چې کوم دی د دې شناختي کارت بلاک کولی شي مطلب چې د دې کریکټر سرټیفیکیټ چې کوم دی هغې بلاک کولی شي د دې ډومیسایل دی د دې مطلب چې میوټیشن دی د دې ټرانسفر دی پراپرټي ټرانسفر دی نو هغه هم کولی شي. دا د ریاست سره بلا اختیاري او که دا سیز نه کېده نو زما په خیال ریاست په مجبوره کېږي چې دا سیزونه چې کوم دی را شروع شي. دکې جی یو اډ کوم لکه د رول اف لا څه ده جی لکه مونږ پاکستان کې سپیشلی چې د رول اف لا دی وجې لکه مونږ ډېر سیزونه شي سفر کوو مونږ لکه فار ایگزامپل تو کتلی شي چې ډېر د بیکورډ ایریا نه یو کس وي خو چې هغه لاړ شي UAE ته لاړ شي یا سعودي عرب ته لاړ شي بیا هغه ځای کې دی هر سیز فالو کوي ایون چې هغه کیمرې چې کومې لګېدلې هغه ځای کې دی ورته وایي چې یاره په دغه ځای کې به خپل لیمټ دومره سپیډ ساتئ کنې هغه مونږ کیمرې وایي به مونږ ته بیا هلته پینلټي میلاویږي خو چې هغه کس دلته په ایرپورټ باندې راشي او په ایرپورټ باندې دلته لینډ کې به هغې نه پس د نه هغه قانون هم وویر شي دته دی وایي چې بس پاکستان دی خبره دغه ورسره وکړو چې یاره پاکستان دی پاکستان کې چې څه کولی شي هغه کولی شي ځکه چې مونږ قانوني طور باندې ډېر زیات کمزوري رول اف لا هغه ریټ کمزوري دی لکه دا ده کې پریس کلب الملګري دغه خبره وکړه چې PK ایکټ شته دی خو PK ایکټ هغه ځای کې نه استعمالیږي چې کوم ځای کې پکار دی اوس دغه ځای کا چې فار ایگزامپل یو سړی دی هغه دغه ټول د مونږ مذهبي طبقه د نور خلک د ټول اګریډ دي په دا باندې چې یاره مونږ به دغه شی ایریډیکیټ کوو خو بیا یا د هغه په مختلف څه خپل پرسنل ایمز یې دي یا خپل پرسنل بینیفټس یې دي د هغې دپاره دی استعمالوي به پکار دو چې هغه ریاست په دغه ټایم باندې هغه خپل ایکشن واخلي یا داسې قانون سازي ورته وشي چې یاره هغې خلکو لاسنیوی وشي. بالکل داسې ده زمونږ د پاکستان په دنیا کې مونږ خلکو په دې بدنامو چې دا ترهګر دي دنیا چونکې ترهګر دا سپلای کوي دنیا ته دغه څیز لا کم بیا مونږ ولګېدو چې دا ټول دنیا کې چرته خیراتمار دي بیکاري دي هغه ځي او اوس په باندې بین په دې وجه باندې لګي چې دا قسمه نورې ګپلې بلاوې او بیا دا پولیو هم زمونږ په
په د ماتې هغه زما په خیال هغه دغه جوړ شوی دی که نه نښه جوړه شوې ده چې اوس دا پولیو چې کوم دی دا زموږ تر غاړې راپورې وته چې صرف په پاکستان او افغانستان کې پاتې ده د دنیا داسې کم قصې چې کوم دي موږ راغستې دي او هغه زموږ د وطن د بدنامۍ او بیا خاص کر پښتنو د بدنامۍ ډېر لوی سببونه جوړېږي. بالکل جی دا تاسو خبره کوئ لکه دغه به هغه چونکې مونږ خپله پالیټکس سره تعلق دی هغه ډیبیټ به پالیټکس سایډ پله لاړ شي کني بیسیکلی زه دغه خبره کوم چې که چېرته د مونږ ملک رول اف لا صحیح وی سپیرټ امپلیمنټ شي بعد به انشاءالله دغه مونږ چې څومره مسلې دي دغه به انشاءالله ختم شي. زیشان بھائی تاسو ما دا ووایئ چې ستاسو تعلق خو د هیلث ډپارټمنټ سره دی که نه جي داسې کم کیسې داسې دي چې هغه لکه تاسو لاړ شئ او تاسو داسې واقعه پیش کړي چې یاره هغه ماشومانو ته کورنۍ ته د ویکسینز یا د قطرو د نه ورکولو په وجه باندې ډېر لوی نقصان مخامخ شوی او وروستو په هغې باندې هغه په خیمه هم وي. سر دا 2018 سر مشکلی شیوا حادثه شوی و سر دا پولیو ټیمینا سر مشکلی ترتل هو یو کورنۍ و سر هغه به سټیل ریفیوزل رتلا سر میج یو سیو فراز صاحب هغه به ټیم ولوي سره کله سر اپ هایر ټیمینا وچرول سر ډاکټر صاحب ور سره هغه به ویزټ تا کو سر فل اویرنس به ورک سر هغه به وجود سر دی مکمل ریفیوزل وی سر لشکې ټایم سر تیرې سر یو بچای په شو وفات شو پولیو په شو وای سر هغه سر ډیمیج ک سر پیرالایز شلای واپس سر غینه بعد سر میج دی ته بیا ویزټ وکړ سر هغه سر لشکې دی چې پولیو کیس چې په شو هغه سر دی لشکې داسې شل چې یو کمپین باندې سر پولیو ورکولا او په یو باندې سر دی بیا چې هارت کول چې مطلب میج نو ورکا یا سر داسې کول پښې تیرې د سر یو بچی په شو ولا سر حسره او توشل سر هغه نه وفات شل کول بچی و سر هغه د باوجود سر به میج بیا ورغلی سر فراز صاحب د غیرغل یو صاحب د غیرغل هیلث کیر ټیمینا یو سر میج دی ته بیا ویزټ وکړو هغه نه بس سر دی ته فول اویرنس ورش سر دی سر دوه حادثه وشله ان شاء الله والحمدلله سر اس دی 10 زیته سر رغلی دی چې کله یا دی سر نیو بیبی بورنر سی سر اول سر دی میش سره رابطه کوي چې دی ته میش په ټیم باندې ټیکاو کی دی ته سر میش ویکسینیشن ور کی پولیو ویکسینیشن کتره ور کی سر دوه سر دی 10 زیته رسیدلی الحمدلله چې دی فول کانسپټ کلیر ده سره دغه سره. عبدالحکیم صاحب تاسو دلته کې چونکې د هیلث ډپارټمنټ سره وابسته خپل پوره تعارف را سره وکړئ نو به ډېره ښه وي او دلته کې حکومت یا دا چې کوم ایمرجنسي اپریشن سنټر دی هغه د دې مختلف بیماریانو د روکتام دپاره ستاسو په ضلع کې داسې څه کوي؟ ډېره مننه سهیل صاحب زما نوم عبدالحکیم دی زه ډسټرک هیلث کمیونیکیشن کار کوم ډسټرک ایمرجنسي اپریشن سنټر بنو کې ول خو ستاسو ډېره زیاته شکریه د ډي او سي د طرف نه لکه څنګه چې زمونږ مشر خبره وکړه چې تاسو د دومره لرې ځای نه راغلي زمونږ یو بیکورډ ایریا ته او زمونږ غږ جوړ یې زمونږ ملګري یې د کمیونټي اویرنس دپاره او د هیلث دپاره دې باندې مونږ د زړه نه مشکور یو د تاسو ایفرټس خو په ډسټرک سطح باندې بلا کیږي خو مونږ یو سینرجایزډ چې کم ایفرټس دي ځکه چې که وګورئ مونږ 12 بیماریانو خلاف اویرنس او کار کوو پولیو هم چونکې ټاپ پریارټي ده د غیر روکتام ده او ورسره نورې بیماریانې دي خسره ده خنک ده دې دپاره موږ سینرجایزډ ایفرټ شروع کړي دي چې چېرته هم آوټ بریکس دي لکه میزل کرنټلی چې کوم آوټ بریک دی هغې دپاره موږ ماپ اپ اکټیویټیز کوو لګیا یو انیشیلی موږ کمیونټي سینسټایز کو اویر کو بیا ویکسینیشن وکړو د ټیکاجات او بیا که چېرته ډفتیریا کیس راشي د هغې دپاره موږ ټارګیټډ اپروچ سره لاړ شو او تھرډلی چې کوم دی ورسره زمونږ پولیو کیمپینز چې کوم دی دا هم ایز پر کیلنډر چې کوم دی هغه رواني. ښه ټیک ده مننه مهرباني. جدون صاحب زما ستاسو نه یو پوښتنه ده بیا زه دوه خبرې کوم او بیا انشاءالله دا پروګرام راټولو زمونږ د پولیټیکل پارټیز په منشور کې یا د هغو په ایجنډه کې دا پولیو ولې نشته لکه موږ په سیاحت باندې عمومي بحث کوو خو په کار نه دی چې یو شیز چې کوم دی هغه زموږ د بدنامۍ سبب جوړیږي په ټوله نړۍ کې ولې نه چې په هغې باندې موږ په خپل په منشور کې یا په خپل پالیسي کې د دې واضحه په دې باندې کار وکړو؟ یاره جی دا چې د تا کومه خبره وکړه دا بالکل ویلډ پوینټ دی او دا په کار دی چې هره پارټۍ د په خپل منشور کې کېږدی او ورسره خپل چې څومره منیفیسټو دی یا دی زه ویم چې یاره که په خپل الیکشن کمپین کې هم دغه یوه خبره کېږي دا ډېره غټه خبره ده او دغه په کار یې دی دا زه اګري کوم یا
او تاسو دا خبره وکړله ما دغه سایډ په چرته ذهن نه وتلی خو زه به خپل چې څومره مشران دي هغې سره به دغه میسج کنوی کوو چې یاره مونږ په خپل پولیټیکل مینیفیسټو کې دغه شی واچو ځکه چې دا هرې پارټۍ ته پکار ده ځکه چې دا یو د ټول قومي کاز دی چې هغې دپاره مونږ یو اواز وي او فار ایگزامپل د هرې پارټۍ په نیشنل لیول باندې خپل لیډران دي او دغه زه وایم چې څوک به دغه اپوز کوي نه چې یاره د یوې پارټۍ ولا وایي چې یاره دغه د نه پکې هر سړی به دغه سپورټ کوي په مختلف هغه باندې خو هر سړی سپورټ کوي خو چې په مینیفیسټو کې راشي لکه فار ایگزامپل عمران خان دی هغه چې دغه خبره کوي دغه ورلډ وایډ ځي او په ټول قوم یې دغه واروي یا دغه نور پارټۍ ول چې څومره مشران دي هغه چې دغه خبره کوي خپل ورکر تا کنوي کوي ورسره د خپل قوم تا کنوي کوي دا ډېره ښه خبره ده جدون صاحب یو خبره بله ده که نه چې زمونږ پښتانه په ټوله نړۍ کې دي او مزدوریانې کوي شو جي او دلته ریاست د پوره حده پورې دلته کې داسې څه فیکټریز داسې کاروبارونه نشته نو مجبورن دي بهر دي او دا غزینه ریمیټنسز را لګي پیسې را لګي او د دې وطن چې کوم روزګار دی یا معمول دی پرې روان دی که دا پولیو غونتې مرزونه موږ د خپل معاشرې نه ختم نه کړل نو په بلا وجوهات باندې خو بین لګي د بلا ملکونو ویزې به مو بندېږي که خدای مکه موږ په دې پولیو کې کامیاب نشول نو تاسو څه ګڼئ چې که دا د ویزو دا بندیز راغی زموږ په خلکو باندې نو دا به څومره هم د یو معاشي ستونزې سره مخامخ کوي او خاص کر پښتانه دا چې د تاسو کومه خبره وکړله دغه تاسو یو شیز پوینټ آوټ کړ دې سره که چېرته دغه پابندۍ یا دغه څیزونه ولګېدل ګورمنټ اکثر خلک دغه اعتراض کوي چې ګورمنټ په دا باندې دومره زیات ولی هغه کوي ځکه چې ما په خیاله ګورمنټ ته یا ایډمنسټریشن ته پته ده که چېرته په مونږ باندې داسې پابندۍ راغلی به مونږ دغه دومره تکړه معیشت نه دی چې مونږ هغه افورډ کړو هغه مونږ نشي افورډ کولی عموما دلته په ټولنه کې دا خبره کېږي چې په پولیو دومره زور تاسو ولې شروع هغه مونږ جی بالکل افورډ کولی نشي نه مونږه دومره معیشت کې دومره زور شته دی چې مونږ هغه تقریبا یوه میاشت به مونږ نه کوو افورډ اوس فار ایگزامپل زمونږ 1 کروڑ پرې د مونږ راؤنډ اباؤټ خلک بهر دي 27 लाख خو صرف په سعودي عرب کې دي چې دغه خلک په 40-50 ارب ډالرز ارثي هر کال ما په خیال چې څومره ریمیټنسز مونږ ته راځي لوی ریمیټنسز راځي او چې دغه بند شي خو به مونږ معیشت یا بند شي ځکه چې اوس په دغه بنو کې مونږ هغې چې یوه کارخانه نشته دی چې په هغه کې 500-600 مزدوران کار وکړو چې هغه مونږ لکه مونږ په معیشت باندې انډسټري باندې مونږ نه کړه ډیولپ او ورسره مونږ دغه څیزونه سره روانې بعد به مونږ 25 کروڑ زمونږ آبادي ده او چې دغه مین دغه سورس ختم شي بعد به دوی ټول سیستم کولیپس شي ډاکټر صاحب موږ ته دا ووایي چې تاسو روزانه بنیاد باندې دلته کې په بنو کې خپل پریکټس کوئ زنانه راځي ماشومان راځي داسې خبره کول چې د ویکسین د استعمال نه وروسته چې کوم دی په ده باندې تبه راغله په ده باندې سیچلو شو یا د ده په جسم کې څه بدلون راغی یا دا چې کوم پلانې ویکسین مونږ استعمالو یا پلانې قطرې مونږ استعمال کړې د دې سره د انسان په نسل کې څه بدلون راځي لکه دا خبرې واقعیتا څه ځای کې چې څه کیسې شوي دي چې خلک داسې قسمه سوچ او فکر لري یا دا خبرې راځي خو که ما هم مونږ ته چې کوم پریکټس کې راځي نو کسان دا خبرې کوي چې یا به سټیریلیټي وکړي یا به تبه راځي او داسې کې دا کې ځنه اوس ای پی آی کې ځنه ویکسینز دي لکه خاص کر پینټاویلنټ چې هغه سره به تبه راځي و هغه د دغه یو شومنټ دی چې دا یو فیور کار یې شروع کړو فیور به هله راځي چې کله کار شروع شو امیونټي ډیولپ شوه نو امیونټي به هله ډیولپ کېږي نو دا یو ښه سیز دی نو هغه چې کوم ورکرز دی ای پی آی ورکرز دی هغه اول نه ورته ووایي چې ته ځان سره پیناډول کېږدوه پیناډول ډراپس درته کېږدوه چې څنګه ته به په راځي نو هغه ورکوه دا خو یو عام خبره شوه بله خبره شوه سټیریلیټي نو سټیریلیټي خو داسې څه خبره اوس راسه مونږ په ساینس کې نه دی کتلی په میډیکل هغه کې نه دی راغلی چې یاره د پولیو سره سټیریلیټي راځي یا خپل شهوت چې کوم دی زیاتېږي دا ما اوس راسه په میډیکل کې نه آبادي نه سیوا کې نه کموي دا خپل چې مونږ کوم روان یو خپل په خپله تبه روان یو خو ډېر تیز روان یو ښه تیز روان یو طبیعي جوړه نه مسله دا ده که نه چې یو طرف ته مونږ دا خبره کوو چې پلانې قطرې ویکسین استعمالولو سره آبادي کمیږي ٹھیک شو جی
آبادي خو زم په تبعی سره سوی روانه ده که بربادي سره کنه جی او بل به د خوان خبره ده چې څومره آبادي ته پیدا کې ماشومان بیا وای چې نه ده به خطرې نسکی نو لکه یو طرف ته آبادي سی وګل شروع کړلی بل طرف ته چې لکه ده به خطرې نسی نو دا لکه یو ډیر عجیب غونډه عجیب غونډه ځنیت ته تاسو څنګه چې دنیا په دې میډیکل فیلډ کې څومره لوی ترقی کړله چې دومره ویکسینز دومره دوايان ایجاد کړې دي چې ډیر مرزونه د دنیا د نړۍ د مخ نه ورک کړل او مونږ اوس هم په دغه باس کې پراته یو چې دا پلانې ویسي استعمالول یا پلانې نه دی حقیقت ته دنیا ډیره ایڈوانس شوه که نه او اوس بهر دنیا کې چې څومره ډیولپډ کنټریز دي خپل وسایل چې کوم دي په پرایمري پریونشن باندې لګوي پرایمري پریونشن د ای پی آی چې کوم پروګرامز دي کمیونټي لیول کوم پروګرامز دي دا پرایمري پریونشنز پروګرامونه دي نو په بهر ډیولپ کنټریز کې دی اول نه ویکسین ورته ولګوي لکه پولیو ویکسین ولګېده نو دا ماشوم به دا کس به دا هلک به چې کوم دا به ټول عمر د بیماري نه بچت وي او خسرې والا ویکسین ولګېده نو دغه به ټول عمر خسره نه کېږي مثال کے طور پر ته چېرې پولیو د خسرې والا د شرې والا ستنې نه ولګوله نو داسې کله کله کېدلی شي چې دته به شرې وشي او د اوه کله پس دغه هغه چې کوم وایرس وي دا د بیا واپس شي و د په ذهن باندې په دماغ باندې اثر وکړي او هغه ته یوه بیماري وایي چې هغه ته وایي سب اکیوټ سکلیروزیک پین انکیفلایټس هغه په هغه بیماري کې ماشوم چې کوم دی هغه 7 سال بعد ودین هاف ایئر کې یا 1 ایئر کې هغه ایکسپایر کېږي ماشوم او هغه څه علاج نشته اوس سره دنیا کې علاج نه دی راوتی دا هغه څه داسې هست ټرایلز روان دي په هغه باندې ټرایلز روان دي خو څه اثر نه کوي په دا کې ټول نه زیات چې کوم دی زموږ ساودرن ایریا ده بونس څنګه ډاکټر صاحب وایي که نه چېرې دنیا په ترقۍ روانه ده که نه جي او بلا علاجونه ایجاد شو بلا مرضونه یې ورک کړل بلا اسانتیاګانې پیدا کړې آیا په دې اسلام کې داسې څه لکه منه ده چې یو بل غیر مسلم چې کوم دی یو سیز جوړ کړي او دوای جوړه کړي د هغې استعمال به ته نه کوې یا یو دا سیز دی چې موږ دا بعضې قطرې یا ویکسین استعمالوم داسې ښکاري چې دا یهودو نصوارا جوړ کړي دي جي نو چونکې دا هغو جوړ کړي دي دا زموږ د بربادۍ لپاره دي لکه مسلمانانو چې کله ته هیسټري وګورې نو مر چې څومره غټ غټ ډاکټران دي هغه مسلمانان پیدا شوي دي نو میډیسن چې کوم دی هغه مسلمان چې کوم دی خپل کار چې کوم دی هغه پرې ایښی دی نو مطلب چې مونږ چې کوم دی که تاسو مطلب چې جی ایس کې وګورئ یا نور څومره میډیسن کمپنیانې دي هغه مطلب چې دی هغه دي خو هغه چې کوم دی بیا یې مطلب چې د میډیسن هغه چې کوم دی هغه د مونږ پاکستان دی او په دې کې هېڅ قسم داسې هغه نشته مطلب چې هغه چې کوم دی دوایي چې کومه دی هغه مطلب چې استعمالول چې کوم دی هغه شرعاً او هغه چې کوم دی هغه ټیک دی هغه جایز دي پاکې لکه تاسو دا خبره کوئ چې مسلمانانو د طب په بنیاد پرېښودو کې دا خپل یو کنټریبیوشن دی مونږ خپل کار پرېښو نورې دنیا په مخ کې ویوړه هغو پکې اوس ترقي وکړه خو په دې کې هېڅ قسمه منع نشته چې یو غیر مسلم دی که هغه یو دوای جوړه کړې ده او هغه ټیک ده او ریاست وایي چې دا ټیک ده استعمالیدی شي نو باید چې هغې ته مونږ خنډ جوړ نه شو او هغې ته لاره چې کوم ده هغه دا مطلب چې هغه چې کوم دی میډیسن چې کوم دی هغه مطلب چې که بار مطلب چې بار دنیا کې جوړ شي نو هغه بیا هم د پاکستان یو طریقې کار ده چې هغه دلته چې میډیسن راشي نو هغه مطلب چې چیک کېږي ټیک شو نو په دې کې هېڅ په شرعاً چې کوم دی په دې کې هېڅ قسم قباحت نشته مطلب چې ته مطلب چې میډیسن چې کوم دی به طور دوا چې کومه دی هغه ته استعمالولی شي تاسو څه ګڼئ چېرې زموږ علما کرام څومره پاتې راغلي دي په دې خپله خبره کې زما په خیال د منبر کردار هغه شانتې نه دی ادا شوی کوم چې ادا کېدل پکارو دا به موږ خپله یو کمزوري ګڼو چېرې زموږ علما کرامو کوم چې دا بعضې بیماریان دي په دې کې واضح کردار نه دی ادا کړی چېرې که دا په ښه توګه باندې یو 100% کردار ادا کړی شوی نو نن به زموږ په خیبر پښتونخوا په ضلعو کې د پولیو یا دا نورې چې کوم میزلز دي یا خرناق دی یا دا بیماریانې به نه وي د څه شو چې لکه مونږ خلک چې ما مخکې مو چې مونږ بنو خلک مذهبي هغه دي نو په دې کې تحفظات وو نو مطلب چې د پولیو په باره کې ما خپل هم تحفظات وو نو چې کله ما دارالعلوم دیوبند ته فتوا ولیکله چې مطلب چې پولیو قطرې چې کومې دي هغه جایز دي که ناجایز دي نو هغې ما ته وویل چې دا شی ټیک دی نو ما خپل چې کوم دی ډاکټرانو نه تپوس وکړو نو ډاکټرانو ما ته وویل چې دا شی چې کوم دی د طب مسله دی نو مطلب چې علما په ذهن کې چې کوم تحفظات نو هغه تحفظات چې کوم دی هغه ختم کول مطلب چې
چې موږ 100% کوشش وکړو نو ان شاء الله العزیز مطلب چې د علما چې کوم دی هغه خپل چې کوم دی چې چا د دې شي مزاحمت کو هغه نن په فرنٹ ورک از فرنٹ ورکر چې کوم دی هغه مطلب چې په دې کې پولیو کې او نور چې مطلب سوما ویکسین دی په هغه کې مطلب چې د محکمه صحت او د محکمې انتظامیه سره چې کوم دی شانه بشانه ولاړ دي او مطلب چې د پر ډیډیکیشن تاسو خبره کوي چې تاسو په خپلم تحفظات او تاسو په خپلم کنفیوژن او تاسو دیوبند مدرسې ته علماء کرامو ته واسطه ولا خبره هغه واپس خپل جواب راولېږو چې د ډاکټرانو سره مونږ کو نو مطلب چې هغه چې کوم دي ډاکټرانو مونږ ته ویل چې مطلب چې په دې کې صحت کې هغه چې کوم دي د کیسه قسم وسره صحت زما په خیال په دې کې بیا د ابهام او د شک خبره پاتې نه ده په کار دار چې دا کم خلک دا سوچ فکر کوي دا یوازې خپل مجرمان خودي د خپل بچو مجرمان دي او د روان نسل مجرمان دي او دا به په دې باندې به زما په خیال خدای پاک نسی بالکل مطلب چې د شی چې کوم دی قابل الله رب عزت پنی چې کوم دی هغه قابل گرفت او قابل سنگین سزا دی مصلی دې په باندې خپل رحم وکي ملک صاحب مونږ نن دلته راغلیو په دې بنیاد باندې چېرې داسې بیماری دي چې هغه زموږ په دې څو ضلعو کې پاتې شوي دي او د هغې په وجه باندې په ټوله نړۍ کې خلک چې کوم دی هغه چېرې په دې ضلعو کې دا مرض دی نو دا ډېر بنیادي طور یو ډېره عجیبه خبره لګي چېرې دلته پوهان شته ډاکټران شته ادارې شته علما کرام شته په ټوله نړۍ کې به د بنو خلک ناست وي او مونږ باس په دې کوو چې هغه چې کومه قصه ټولې نړۍ د دنیا د مخ نه ورکه کړې دي کومې بیماریانې هغه دلته موجود دي او په ډېر لوی تعداد کې دي نو په دې کې تاسو نه ګڼئ چې تاسو د مشرانو ډېره لویه ذمهواري او په دې باندې د کار کولو بېشکه جی ویلکم تاسو چې مونږ ته راغلي واسطه بانو ته هرکلی کوي جی د بالکل د پولیا مونږ مخکې ورکوله مکمله دې سره مې تعاون کوو د پولیا خو په دې کې دا خبره راغله اخري چې مونږ علاقه آمندي علاقه ده محمد شخیل آمندي داود شاه بیا چې خلکو ته اوس مونږ ورځي چې پولیا ورکوي چې پهله خو تاسو ماته روډونه خلاص کوي دایر نه بند کړې ده بابا تاسو څه مطلب دی موږ دلته سل راغلیو څه پروګرام دی بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم مقصود شاه دی او بدر احمد خان ټوکونسل سره یم ستاسو دا مطلب دی چې د بنو کې د بیماریانې ختمې شي او ماشومان د تکلیف نه او سختو نه بچ شي او بس دې مطلب ته راغلي اوسه نو بیا دا بیماریانې په دې بنو کې ولې ډېرې دي دا په نورو ځینو کې ختمې شوي دي دلته ولې دا مسلې دي بس خو دا ستاسو د خبره واورېدې که نه چې د چا څه ډیمانډ وي چا څه ډیمانډ وي او چا نیګیټیو سوچ وي او مونږ خو کوشش کوو ډاکټر اساس مونږ ته راځي هغې سره خو مونږ کوشش کوو چې څوک نه ورکوي دلته یو زرګران کسان وو فیملی وه هغې انکاري وي هغې سره مونږ خبرې وکړې خواري محنت مې وکړل هغه هم اوس ورکوي باقاعده طور او باندې دلته خلک د دې پولیو باره کې څه سوچ فکر لري چې دا څه چل کوي یاره خو خلک دا وایي چې یاره اوس پولیو بند دی دغه خلک ډېره توجه ورکوي او نورو مرضونه دي په هغې دومره توجه نه ورکوي او دا مختلف قسمه خبرې کوي چې یاره دا غلط دي او دا زمونږ ماشومانو ته نقصان ورکوي او دا زمونږ فایدې دپاره نه دي او که فایدې دپاره وه نو دوی به په دا نور بیماریانو ډېره توجه ورکوله ها د دې کاکا لنډ شان جواب دی هغه لنډ شان جواب دا دی چې زمونږ په هر یو مرضونه چې دي که نه د هغې اوس علاجونه راوتي دي کینسر دی د هغې علاج شته دی بلا مرضونه دي خو دا پولیو داسې یو مرض دی چې د دې علاج نشته دا چې یو پیر ماشوم ته ولګي را ټول عمر معذوره شي که نه جي نو دا ډېر لوی جرم دی چې ته انسان د ټول عمر لپاره معذوره کړي او د علاج نه دویم په دې کې دا مسله ده چې دا ټولې نړۍ ته خورېږي دا جراثیم دي دا خورېږي نو که دا خورېږي او مونږ یې په یو دوی باندې ودرولی شو نو ولې نه ودرو او توجه پې ځکه ده چې که په پاکستان او افغانستان کې پاتې نو مسله دا ده چې په ټوله نړۍ کې په دې کار نه روان صرف دلته روان دی او دلته به ځکه روان دی چې د دې نه ختمه شي د نړۍ د مخ نه به ختم شي د دنیا د مخ نه به ختمه شي او که دا کار مونږ ونه کړو نو حکومتونه بهرني هیوادونه به هم باندې پابندۍ لګوي او که پابندۍ ولګي دلته خلک روزګارونه کوي بهر وطنونو ته ځي ټیک شو که دغه ویزې به مونږ بند کړي او کار بند کړي او چې مه راځئ په تاسو کې پولیو ده نو بیا به څه کوو نو ځکه حکومت او ادارې په دې باندې ډېر زیات فوکس کوي نن سبا چېرې دا پولیو یو کار مونږ ته راپاتې دی علاج واضح دی سمپل قطرې دي دا استعمال کا
ختم بشي او دا کوم بدنامي چې زم په غاړه راپورې د پښتنو چې را پښتنو په علاقه کې زیات دي دا ختم شي. آسان شیز دی، یو دوه قطرې دي هغه چولي، نه پکې اپریشنونه شته، نه پکې سرجریان شته، نه پکې وخت لګي، یو آسان کار دی. خو زمونږ بدبختی د پښتنو دا ده چې د هر شیز چاپیره مونږ قصې نه جوړې کړي او تیوریان په سي چاپیره نه جوړې کړي، نو مونږ نه قلاریو. ساده جواب دی، خو خدای دې مونږ پوه کړي نه. او دا خلکو دلته د پولیو دا قطرې ولې نه ورکوي؟ پیسې به نه پیږي نو دې لپاره نه ورکوي. او د دې څه پیدا د قطرو؟ دې پیسې دا دوی چې دا خلک وي دا موږ ورته شي دا پولیا نه وه څومره خلک مزدور وو، بله ګاډیان یې کوو، بله پریب سره، بله ډوک سرېدل، په ځمکه سرېدل. اوس خدای فضل دی چې څو وخت نه دا حکومت دا پروګرام شروع کړی دی، الله فضل دی په هر کور کې روغ روغ وړکي پیدا دي، اوس ترېږي. تاسو څه ګڼئ دا خلک څه خبرې کوي د پولیو باره کې چې یاره دا څه شیز دی، دا څه نقصاني شیز دی؟ دا خو جي دا بابا خبره وکړه دا نه منه خبرې کوي دا خلک څه وایي چې دا په پولیا رغنو دو و دا خروپه دو و دا خر خروپه و دا گرموش پیدا کوي شهوات زیاتوي. دا ګرمایش پیدا کوي؟ دا خبرې کوي. دا ګرمایش پیدا کوي دا پولیو قطرې؟ نه یار میر خوا چاولي نو خبر نه. دا به څنګه دا خلک پوه کوو چې یاره دا خو سمپل قطرې دي، اوس پر وایچو او بچی به ترې معذورۍ نه بچي. نه خو اوس خو یې خلک پوه شول، اوس خو یې ورکوي. ماشاءالله اوس خو خلک پوه ده ورکوي یې چې څومره تعلیم یافته خلک ته یا ورکوي، اوس چې څومره انپړې خلک دي دا یا ورکوي، خو یا مامان استعمالېږي. نو کاکا مونږ دومره لرې نه سفر وکړو، اسلام آباد نه رالو بنو ښار له، او دلته د خلکو سره کېناستو، مشرانو راغونډ کړو، علما کرامو راغونډ کړو او خلک پوه وو چې مهرباني وکړئ را قطرې واچوئ چې دا مرض د ټولې نړۍ نه ورک شوی دی چې دلته هم ورک شي. خو بیا هم دا خلک نه پوهېږي، بیا هم په زړه کې شکوک و شبهات شته دی. بس دا پوهېږي بل نه پوهېږي، پوهېږي پوهېږي او یې پوهېږي چې اوس په قطرې ورکوي ختم به شي دا مرض. جی میرا ورکوي قطرې پټواري صاحب لیکې خلک مشران ورکوي، خاص کر د میر سرمایدار خو یې بالکل ورکوي. تیم تعلیم یافته میشه خلک ته تعلیم یې کړله خو پوهېږي هغه خو یې بالکل ورکوي. ټیک ده. داسې 4-5% خلک څه کوي چې یې نه ورکوي، نه خو یې ورکوي په 95 خلک یې ورکوي. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रशीद ज़मान है और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ, बनू वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एज ए फाइनेंस सेक्रेटरी। मैं आपके साथ यहाँ पे सिर्फ 3 बातें शेयर करूँगा। एक एक्सपीरियंस है, एक हल है और एक जो हर्डल आ रही है वो चीज़ मैं शेयर करूँगा। एक्सपीरियंस ये है कि मेरे बिल्कुल साथ ही मेरे कज़न का घर है और वो अपने बच्चों को ना पोलियो और ना ये वैक्सीनेशन कराते थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मसला क्या है आपको, क्यों मतलब नहीं पिलाते? तो उन्होंने कहा यार ये तो इससे तो वैक्सीनेशन से हमारे बच्चों को ये होता है, बीमारी होती है और पूरी रात हमें जागना पड़ता है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कोई। फिर मैंने उनके जो हस्बैंड थे उनसे बात की, उन्होंने कहा वो तो आपकी भाभी नहीं मान रही। मैंने कहा चलो उनसे बात कर लेते हैं। तो मैंने उन तीनों को बिठाया है, बहू और उनका जो शोहर था और उनकी माँ। मैंने कहा मसला क्या, आप अपने बच्चों को क्यों सारी उम्र के लिए माजूर करना चाहती हैं? उन्होंने कहा नहीं ये तो हमारी बहू कहती है कि इससे हमें फिर वो पूरी रात जागना पड़ता है। और मैंने कहा चलो ठीक है, इसका हल है। फिर मैंने उनके जो हस्बैंड थे उनसे कहा, मैंने कहा यार ये क्यों नहीं आप करते हैं? उन्होंने कहा यार ये तो अपनी भाभी से पूछे। मैंने कहा चलो यार ये लो पेनाडोल ड्रॉप्स, ये ड्रॉपर लो, अगर आपके बच्चे को वैक्सीनेशन से कोई वो होती है, शिवरिंग होती है या कुछ होता है तो 2 या 4-5 कतरे आप पिला दो, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा। मैं इन सब की बातों से इत्तेफाक करता हूँ। मेरा जो जिस जुरिस्डिक्शन में मैं रहता हूँ वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक यूनियन काउंसिल और दूसरी यूनियन काउंसिल, इसके बीच में बिल्कुल मेरा जो है जहाँ पे हम रहते हैं। और मसला ये है इसके ना ख़त्म होने का तो नहीं कह सकते हम कि हम किस तरह इसको वो कर सकते हैं। तो वो रिफ्यूज़ल तो मैंने इस तरह ख़त्म कर दिया। क्या एक सिर्फ एक ड्रॉपर मैंने लेके दी, वो 40-50 रुपए की थी। मैंने कहा हल निकालना है, अब इस मसले का हमने हल निकालना है। हमने ये नहीं करना कि भाई इतने मसाइल हैं, मसाइल तो बहुत सारे हैं, हुकूमत पे डाल देते हैं, एल्डर्स पे डाल देते हैं। ठीक है, जो आपने पहला सवाल जब आपका था कि इसमें जो मशरान है उनका क्या किरदार था, मशरान उस वक्त इतने अवेयर इस चीज़ से नहीं थे
कि पोलियो हमारे बच्चों पे, हमारे आने वाले नस्ल पे क्या असर डालेगा। जब उसके बाद जब नेक्स्ट जनरेशन आई उनको पता चल गया कि ये चीज़ें हैं, फिर उसके बाद एक और प्रोपेगेंडा टाइप एक चीज़ चली और उसी प्रोपेगेंडा ने हमारी ये जो सिचुएशन अभी तक चल रही है कि पूरी दुनिया से रेडिकेशन हो गई है और हम यहीं पे बैठे हुए हैं, 16 कभी 18 कभी 97 ये और बहुत कभी बड़ी 23। चूँकि बुनियादी मसला ये है कि हमने बहुत सी चीज़ों के ऊपर हम ये समझते हैं कि अगर फलानी पार्टी इक़्तिदार में आई तो ये मसले हल हो जाएँगे, फलानी पार्टी ने फलाना काम किया तो मसले हल हो। मेरे मसला ये है कि इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहा है या पेशावर के अंदर जो कुछ हो रहा है, वो मेरे ज़हन के अंदर घूम रहा है कि वो हल होगा तो मेरी बन्नू, केडीए, खान के मसले हल होंगे। हालांकि मैं अपनी मोहल्ले में, अपनी साथ वाली घर में नहीं झांक रहा कि वहाँ पे किसी को कोई मसला है और उसमें मेरा बुनियादी किरदार है इलाके की मशर की हैसियत से, इलाके की मजहबी रहनुमा की हैसियत से, एक सोशल एक्टिविस्ट की हैसियत से। और एक छोटा सा मसला है, अगर उसको वक्त पे हल किया गया, अगर कहीं पे कोई बंदा कतरे नहीं पिला रहा तो जाके मोहल्ले के लड़के उनके साथ बैठे गपशप करे, चाहे उनके घर पे उनको कहे कि बाबा अगर ये काम आप नहीं करेंगे कल के लिए माजूर होगा, और माजूर होगा तो पूरी ज़िंदगी के लिए ये एक कमज़ोर रहेगा, हमारे माशरे में एक मुकम्मल इंसान नहीं होगा, तो फिर कल के लिए आपको भी मसला होगा और हम भी एक फ़र्द को नामुकम्मल पाएंगे। छोटी सी चीज़ें हैं, स्मॉल सी इंटरवेंशंस है, जो कदम उठाना है, अपने मोहल्ले में देखना है, आसपास देखना है, छोटी सी चीज़ें आपने करनी है और ये मर्ज़ जो है कुछ 1 साल के अंदर पूरी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। फिर ना कि हमने अपना किरदार जैसे हमें निभाना चाहिए था वो निभाया नहीं है। डॉक्टर जब अपनी क्लिनिक में बैठा होता है तो वो सिर्फ अपने मरीज़ को देखता है, बस सिंपल इज़ दैट कि वो मरीज़ देखा, उसकी बीमारी तशख़ीस हुई, गया। एक पम्फलेट टाइप या एक कोई मैसेज टाइप आप उसको दे दें कि भाई ये आपका जो आने वाली नस्ल है वो इस मैसेज से तकरीबन बच सकती है। हम सब कुछ करते हैं, एक मास अवेयरनेस कैंपेन चल रही होती है, कोई सोशल मीडिया पे हम सारा कैंपेन चला रहे होते हैं। हमारे साथ में नेबर कंट्री है, उसमें एक चीज़ के लिए उन्होंने नेटवर्क बनाया हुआ है, कार्टून नेटवर्क। मैं सजेस्ट करूँगा हमारे अपने जितने भी इदारे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही कि वो हमारे बच्चों के लिए एक कार्टून नेटवर्क बनाए जिसमें ये सारे हेल्थ के रिलेटेड मैसेजेस हों, वीडियोस हों और ये हमारे बच्चों तक पहुँचे। थैंक यू। एक गुजारिश है जो आपके गोशगुजार हम करना चाहेंगे। वैक्सीनेशन के हवाले से काफ़ी लोगों के तफज़ात भी होते हैं। उसमें तरह-तरह की बातें आती हैं कि जी इस वैक्सीनेशन में पहले तो कहते हैं किसी लैबॉरेटरी में इसकी जो है ना इसका टेस्ट नहीं हो सकता, किसी भी लैबॉरेटरी में पाकिस्तान। ये मैं आपको नेगेटिव लोगों की बात कर रहा हूँ। सेकंडली सर वो कहते हैं कि इसमें सूअर की चर्बी जो है मिली हुई है। इस तरह मुख्तलिफ ऐसे लोगों के जो हैं वो तफज़ात हैं। तो इस हवाले से सर हम थोड़ी वो करना चाहते हैं कि इस पे थोड़ी तफसीली बातचीत वजाहत की जाए ताकि जो जहाँ पर ये चीज़ जो मसले बन रहे हैं ना, एक अभी तो ओपन एक फोरम है कि यहाँ पर वो चीज़ें बताई जाएँ। इस वैक्सीनेशन के बारे में आप थोड़ी-सी हमें तफसील बताएँ सर। ठीक है, डॉक्टर फौद साहब ये आपका फ़ील्ड है और आप ही बेहतर इनको गाइड कर सकते हैं इस हवाले से। इस लिहाज से जो हुकूमत पाकिस्तान ने और उलमा ने खासकर दारुल कराची ने इनके ऊपर फतवा भी दिया है और उन्होंने जो टेस्टिंग की है वो NIH से हुई है। NIH इस्लामाबाद में एक इदारा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस, और NIH सबसे बड़ा इदारा है जिस पे सारे लेबॉरेटरी टेस्ट भी होते हैं, एलर्जी के टेस्ट भी होते हैं। तो उसमें ये टेस्ट भी हुआ है और कराची के जितने भी बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, आगा खान यूनिवर्सिटी है, उसमें भी ये टेस्ट हुए हैं और उलमा ने बाकायदा इसके बाद फतवा दिया है कि ये चीज़, ये पोलियो जो है या और जो EPI की जितनी भी वैक्सीन्स है ये सही है, इसमें सूर की कोई चर्बी मौजूद नहीं है और यह ना स्टेरिलिटी भी नहीं करती और ना क़ुव्वत जो ख्वाहिशात है जो ख्वाहिशात है उसको बढ़ाती है, बल्कि ये चीज़ बिल्कुल ठीक ठाक है। हमने इसको वैसे जहन में बनाया हुआ है जो कि गलत बात है। تاسو د بنوي د دې وطن یې د دې علاقې نو تاسو چونکې د PhD م کوئ او بیا په ویکسینز کې م کوئ
نو مونږ پم پوهه او د خپل خلک پم پوهه په دې مسله باندې سر یو هغه مسکنسپشن او هغه څه خبره وشي کنه خو په دې کې یو سیز لګ ډاکټر صاحب سره زه نه اګری کوم شاید چې بد وي خو د پولیو باره کې ما ډیر زیات سرچ کړی دی خو ما ته څه داسې ډیټا نه ده میلاو شوی او ما بار بار په هر ځای کې شاید دا زما خبرې به ریپیټ کې هم راځي چې زمونږ فوکس ګروپ هم خراب دی موږ د دین نه او دغه نه لږ د سیز بهر راوباسو د هیلث په سایډ باندې لکه څنګه چې نور بیماریانو باندې لګي نو بیا هم یو امپیکټ راتلی شي او سره چې د کم مسکنسپشن دی نو هغه کلیر کول لږ غواړي نه دی کلیر شوی چاته هم لکه ډاکټران هم وایي مولایان هم وایي چې دا سیز نشته ٹھیک ته بده به ډاکټر صاحب خبرو کې ردو چونګي سبجیکټ ته یو ډرګ وی او یو ویکسین وی یو اکټیو امیونټي وی او یو کلډ امیونټي وی کنه نو اکټیو امیونټي کې چې کومه دا خاص کر اورل پولیو دا کې اکټیو امیونټي اورل چې کوم ډرګ دی په دا کې لایو ویکسین دا وایرس موجود وي خو لږ مات کړی لکه لږ یې ډیمیج کړی دا لخته وی لای اټینویټډ امیونټي وای اکټیو امیونټي وای او یو انجکټیبل لا انجکټیبل چې کومه دا هغه کیلډ ویکسین دی کیلډ ویکسین چې کوم دی دا هغه چې کومي هغه صرف کوټي پروتین کوټي پاتې نور چې کوم دی بس هغه صرف هغه امیونټي جوړوي نو دا سیز داسې دی چې دا په پولیو ډراپ باندې تا ته نشي لیکلی یاره چې اوس د پیناډال ډراپ غوندې په ولي کې لاندې چې جنریک نیم پیراساټامول داسې نشي لیکه ځکه چې دا اصل نه وایرس دی لایو وایرس دی یا انکټیویټډ دی نو ځکه داسې تاسو ته کیدای شي تاسو ته میلاو نشي دا تاسو بیا د پولیو ورکر نه د ډي اس او د یا نور چې کوم د دغه نه پته وکړئ چې دا کوم پیک کې راځي نو هغه که به هماغسې لیکلي وي هغه تاسو وګورئ او زه ما خپل دا شورټي ده چې دا لیکلي شوي دي په دا به دې سره چې کوم کولډ چین کې اسیز راځي کوم پولیو وایرس راځي لایو انکټیویټډ هغه چې کوم هغه بره لیکل په شوي وي یا د هغه طرف نه راځي یو اس طرف نه راځي یا د یو اس طرف نه هم راځي لکه ډبلیو ایچ او طرف نه راځي د ورلد هیلث ارګنایزیشن دی نو دا ټوله دنیا دغه ته فنډینګ کوي ځینې ملکونه کم ورکوي او ځینې زیات ورکوي لکه پاکستان یې ورکوي فنډینګ ورته کوي خو کم ورکوي نه هونه کې برابر ځکه چې دا ډیولپینګ کنټري دا غریب ممالک دي نو دغه دا فنډ دی نه اخلي چې کوم به ډیولپ کنټریز دي هغه فنډ ورکوي نو هغه موږ تاسو باندې لاګي نو دا سیز د زه خو وایم چې دی دا چې کوم دلته هغه دي سینیر کسان دي عادته وښایي نو د ذهن به کولاو شي دا ډرګ نه دی دا لایو اټینویټډ ویکسین اورل پولیو دی یا چې کوم دی آی وی چې کوم دی پولیو آی وی چې کوم 14 ویکس باندې لاګي دا یا دا کیلډ ویکسین دی دا ما په بک کې لیکلی دي ما کتلی دي او هغه باندې لیکلی شوي دي خو دته به یو پلم فلیټ چې کوم دی تاسو ته پرووایډ کوي نو به د ذهن کولاو شي ډاکټر صاحب یو جهان مننه که د دو بیا هم څه سیزونه وي نو به کوشش کوو چې د دې ویډیو په لینک کې یا په کمنټ کې د هغې لینکس مونږ ورکړو او ستاسو د دې جواب چې کوم دی ورکړو او خوشا بدبختۍ نه جدون سي مسله دنیا تر دا ده چیرې دو خلا بیا هم پی ایچ ډي کې سوالونه لري د سوال یو ترتیب لري د هغې یو خاص نقطې دي هغه ډاټس کنیکټ کول غواړي او دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې زموږ ځوانان چې کوم دي هغه دومره دي خو عموما زم په سوسایټي کې مونږه کانسپیرسیز تیوریز داسې اخلو چې بس چې څوک څه خبره وکړي چېرې دې شاته څوک دی نو بس مونږ تیار ناست یو دا کهانیانې او قصې زموږ ډېرې خوښې دي او په حجره باندې ناست په کټ ناست چېرې دا پلانې کس چېرې دې خلاف دی که نه او بیا دا نیم حکیمان چې تاسو څنګه خبره وکړه هغه د ځان خپلې قصې جوړوي چې خپله ډاکټري ثابته کړي خپل مهارت ثابت کړي او د دغې په چکر کې مونږ په نړۍ کې نن په داسې بیماریانو باندې مشهور یو چې هغه په ټوله نړۍ کې ختمې شوي دي او مونږ یې څه یو تیاره کیدونکي دا په بنو کې ناست یو الله دې نور خیر کړي جدون صاحب ستاسو د راتګ ډېر زیاته مننه خوشحاله شوم چې موږ سره ستاسو سره کېناستو بحث مو وکړو او ډاکټر صاحب ستاسو د راتګ یو جهان مننه چې تاسو رالی او خوشحاله یم ستاسو د ټولو ملګرو مشرانو کشرانو چېرې تاسو موږ ته کېناستئ دومره ساعتو انتظار وکړو دومره ساعتو را سره خپلې خبرې شریکې کړې خپل خیالاتو شریک کړل امید دی چې کله تاسو دا پروګرام ګورئ نو تاسو په دې بلا خوند واخلئ او زموږ باور یقین دی چې څومره محنت زموږ سره جدون صاحب وکړو ډاکټر صاحب وکړو زموږ اے سی صاحب الله نواز صاحب یا حافظ صاحب وکړو یا دلته
زموږ عبدالحکیم صاحب چې څومره هم ملګري ټیم دی هغوی زم سره مرسته وکړه، زم د پولیس دا ملګري چې کوم زم سره دلته دي تعاون کې دا ټولو ډېره زیاته مننه. او موږ په شریکه باندې چې دا څومره ستونزه ده د هیلت ته دا به دا چې کومې بیماریان انشاءالله دا به ورکیږي او د دې عزم سره. بازي تاسو سپیشل شکریا ادا کوو چې په بنو ځمکه باندې تاسو راغلو واسطه او دغه پروګرام مې ارینج کو. خدای دې تاسو ته دغه اجر درکړي چې دغه مونږه داسې یو ټاپک باندې تاسو دغه چوز کو چې دغه د مونږه کوم خبره ده د مونږه د مستقبل خبره ده او الله پاک ته هغه ورځ راولي چې مونږه په دې باندې پروګرام وکړو چې خدای مونږه د دغه بیمارۍ نه او دغه هغه نه مونږه خلاص او بالکل هم د دې ونې د لاندې عبدالحکیم صاحب سره به زما وعده وي که تاسو د خپلې مسلې ختمې کړئ او دلته کیسز ختم شول نو مو بیا دلته د خوشحالۍ پروګرام هم کوو او د دې ملګري به ټول کنفیوژن کلیر شوی بیا انشاءالله. ډېره مننه جي، الله هم خوشحاله کړه. ډېره زیاته مننه جي.